هم بل ژوند شته. نو دا خو الله تعالی د خپل اصول مطابق او د خپل عادت مطابق خبره وکړه چې ما هر څه جوړه پیدا کړی دي. نو د دې اولنی مرګ سره خدا وسنه ژوند جوړه شو، خو د دې را روان مرګ نه خو ته انکار نه کوي کنه. نو د دې سره بیا کوم ژوند جوړه دی. نو لازمن چې ته مرګ منې نو بعث بعد الموت به منې. دا بعث بعد الموت منل د دې موت د منلو سره لازم دي چې مرګ منې نو ور سره ژوند به منې. دا د دې جوړوالي نه خد پاتې شو. دا خبره چې دا حیات برزخی چې دی دا پس کې شو، لکه یو مرګ او نشواله خو هغه شو چې د دې دنیا ته دراتلو نه مخکې، او یو مرګ هغه شو چې د دې دنیا نه بعد. نو دا خو په مرګ حساب شو، او بعث بعد الموت خو په قیامت کې دی. نو دا په دې منځ کې دا برزخ دا مرګ دی که دا ژوند دی؟ که دا مرګي نو بیا د هغه ژوند ملګری کوم دی، او که دغه ژوند دی نو دا ژوندونه رستو بیا دوه څنګه شو؟ قرآن خو یو ژوند بیانوي. دا مسله لږه په بعضې خلکو باندې مشکله شوې ده. نو بعضې خلک د حیات برزخي د سره اډو قائل نه دي، نو بیا د عذاب هم نه دي قائل. حال دا دی چې خبره داسې نه ده. اول خو په دې باندې ځان پوهول غواړي چې برزخ څه ته وایي یا قبر څه ته وایي. نو برزخ پردې ته وایي، او قبر یوازې دې قبر ته نه وایي چې دا څه ته مونږ قبر وایو مقبره، بلکې قبر چې دی هغه د دې دنیا نه تلو ته وایي. د دنیا نه سړی لاړ شي او د دنیا نه د سړي دا وجود فنا شي، دا روح هم فنا شي او دی فنا شي، دی د دې دنیا سره څه کار پاتې نشي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. نو زرتم المقابر معنا دا ده چې تاسو د دغه ژوند سره مخامخ شئ چې کوم ژوند د دې مرګ نه بعد دی، د هغې نظام او د هغې حالاتو سره مخامخ شئ. چونکې بیا زیات نه خلق چې دی نو هغه په مقبره کې خښول کوي، نو ذکر د دې دپاره نوم قبر کېښود، او په احادیثو کې هم د قبر لفظ راغی. ورنه د قبر نه مراد دا حفره او دا کنده نه ده چې دا کومه تکنې د مړي دپاره، دا مراد نه دی یوازې. ځکه دا ضروري نه دی کې خلک خښولی شي. هندوان د سره اډو خښول نه کوي، خو سیزل کوي. یا په مسلمانانو کې ډېر خلک دي چې مرغۍ وخوري او سمندر کې ډوب شي او څه شي او څه شي، اړو د سره پته هم نه لګي. د بعضې نورو خلکو هم داسې عادتونه دي چې په ځمکه د پاسه باندې د هغې مړی پروت وي. نو دا د عمومي خبره کوي، چونکې خطاب هغې خلکو ته دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام تابعدار ځان ته وایي. نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره تابعدار خلک ځان ته وایي، نو که یهودیان دي او که عیسایان دي او که مسلمانان دي، خو هغې مړي خښوي، قبر پیژني. نو دا خو ملت ابیکم ابراهیم دی، دین ابراهیمی دی. نو دین ابراهیمی کې خښول دي. دارنګې دا عرب چې دي نو دا د دې سره عادت دي. هلته چې څومره ماحول دی په هغه ماحول کې ټول هم دغه د خښولو رواج دی. نو عمومي خبره په دې قبر باندې ځکه دایره کړه. ورنه حقیقت کې د دې نه مراد د پردې دا ژوند دی. دغه ژوند حقیقت کې ژوند هم نه دی او مرګ هم نه دی. دا پکې په دې معنا ځکه حساب نشو. په قبر کې چې کوم ژوند دی نو دا ژوند ته کله کله په حدیث کې خو خوب ویلی کېږي، ژوندی کول هم دي او بیا اوده کېدل هم دي. وایي نم که نومة العروس، اوده شه. نو دې نه مطلب دا دی چې دا حقیقي داسې ژوند نه دی څنګه چې دا اوسنی ژوند دی، یا څنګه چې هغه ژوند دی چې د قیامت نه پس را روان دی، قیامت په ورځ چې هغې ته بعث وایي. بعث من بعثنا من مرقدنا. نو هغه بعث نه مراد بیا د قیامت هغه بعث دی. د دې وجه نه اهل علم حضراتو دا خبره کړې ده چې د قبر دې ته آخرت نه وایي. دا خو د آخرت د پړو نه یو پړوی ده، د آخرت د منزلونو نه یو منزل دی، خو دا عین آخرت نه دی. عین آخرت به د قیامت نه بعد شروع کی. ځکه د آخرت مطلب خدا دی چې جزای مالک یوم الدین، دغه یوم الدین ته آخرت وایي کنه. نو یوم الدین معنا دا جزا او بدله به ملاویږي. نو قبر کې خو جزا او بدله نه ملاویږي. جزا او بدله خدای یا جنتی او یا جهنمی.
نو خو به هلته کېږي چې اعمال تقسیم شي، عمل نامې تقسیم شي، بیا وزن الاعمال وشي، بیا په صراط باندې خلک تیر شي. نو عمل نامې تقسیمېدل یا وزن د اعمالو یا صراط، د دې تعلق خو د قبر سره نه دی، دا خو د قیامت د ورځې سره د دې خبرې تعلق، دا خو د یوم الحشر سره د دې خبرې تعلق. نو چې په دې حدیث کې چې دا راغلی دي چې په قبر کې عذاب دی، په د باندې ماران مسلط شي، په د لړمانان مسلط شي، د جهنم نه ورته یو کړکۍ کولاو شي او د هغې نه ورته هغه بدبویي راځي، هغه ګرمي ورته راځي، او دی وایي یا رب اقم الصلاة اقم الساعة، یا رب لا تقم الساعة. الله تعالی قیامت مه راوله، ځکه چې ما ته خو پته ولګېد دغه ځای له به زه ځمه، نو د دې نه دې تپ نه دومره تنګ یم، نو بیا به چې لا ورله لاړ شم نو څنګه به چلي؟ نو دی دا چغې وایي چې الله تعالی قیامت مه قایموه. یا هغه جنتي ته د جنت نه کړکۍ کولاو شي او هغه ته د هغې نه خوشبویانې او مزیدارې هواګانې راځي، نو دی وایي یا رب اقم الساعة، الله تعالی قیامت قایم کړه چې دغه جنت له لاړ شم. جنت کې خدای دی نه. نو د دې مطلب دا دی چې حقیقي طور باندې دلته خلق ډېر زیات مختلف شوي، دا د مماتیانو او د حیاتیانو دوه مستقل گروهونه او ډلې په دې کې پیدا شوي. یو د حیاتیانو ډله، اصل کې خبره خو د پیغمبر د ژوند نه شروع شوې ده، دا نورو خلکو کې خبره بیا وروسته راغله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره راغله چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې دننه ژوندی دی که نه دی. نو دا د دیوبندي حضراتو دوه پکې غټې غټې ډلې جوړې شوې او تر دې چې هغې د یو بل باندې د کفر فتوې ولګولې. یو ډله پکې د حیاتیانو جوړه شوه او بله پکې د مماتیانو جوړه شوه. د حیاتیانو ډلې معنا دا ده، هغوی دا وایي چې نبي علیه صلات وسلام څنګه چې په دې دنیا کې دی داسې دننه په دې قبر کې هم ژوندی دی. بلکې بعضې حضراتو خو پسې د دې نه اخوا پسې نور سم ویلي دي، منځونه پکې کوي او زکاتونه پکې ورکوي او روژې پکې نیسي او ناستې پکې. نو یو دا ډله ده، دا هم غلو ده، دا هم زیاتې ده. یو بله ډله ده چې هغې وایي چې نه په دې قبر کې مطلقاً پیغمبر بالکل مړ دی، د سر اړو ژوند نه دی، او هغه ژوند چې دی هغه د علیین ژوند دی، دلته د دې سره د سر اړو تعلق نشته. نو هغې هم داسې قسمه دلایل وایي لکه دې آیت کې چې دي، دا د هغې یو غټ دلیل دی. بل ځای کې هم قرآن مجید وی ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. دوه ځله دې مړه کړو، دوه ځله دې ژوندي کړو، نو د خپل ګناه اعتراف کوو، دا په جهنم کې وایي. نو دوه ځله ژوند او دوه ځله مرګ دی، په دې منځ کې پکې دا د برزخ دا ژوند ده پکې د سره دی، نو دې ته موت وایي، دا مرګ دی، دا مرګ مسلسل دی. بعث به په قیامت کې. نو یو دا دومره دواړه طرف ته انتها ده. په دې ضمن کې که یو خبره بل هم واورئ چې کوم په احادیثو کې د شهداو په باره کې راغلي دي، نو خبره به ورو ورو اسانتیا ته روانه شي. دې مشکات کې هم دا احادیث ته دی، نورو کتاب الجهاد او په دې کې دا احادیث چې شهید چې دی شهید او د سورۃ النساء دغه آیت په باره کې چې بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا خو ژوند دي او يرزقون دي تروزی ملاویږي او فرحين بما آتاهم الله چې الله ولا سور کړي کوم نعمتونه پای ډیر زیات خوشاله دي. د دې آیت په تشریح کې چې کوم حدیث راغلی دی نو پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شهیدان چې دین ارواحهم فی اجواف طیر خضر، د دې روحونه چې دي هغه د شنو مرغو په ججرو کې دي، او تسرح من الجنة حيث شاءت، دا په جنت کې سریږي چې کوم ځای کې خوښي، ثم تاوی الی قنادیل معلقة بالعرش، بیا راځي هغه د شیشو هغه قندیلونو ته او د شیشو هغه کورونو ته چې هغه په عرش پورې ځوړند دي. نو دا خو د جنت قیامت نه مخکې دا مسله ده. ارواحهم فی اجواف طیر خضر، روحونه په شنو مرغو په ججرو کې دي.
د شنو مرغو د ججرو نه مطلب والله اعلم چې داسې چې د هوا سورلی دي او د هغې په دې فرنټ سیټ کې دي ناست دي، داسې سورلی دي چې هغه په هوا چورلي، لکه نن سبا مونږ په ذهن کې دا راځي چې جهاز دی، هلیکاپټر دی، نو داسې قسمه سورلی دي چې هغه په هوا ګرځي او دی د هغې په دې فرنټ سیټ کې ناست او هغه ډېر ښایسته دي او تصرح من الجنت، جنت کې ګرځي چې څنګه یې خوښوي. نو څه احادیث دا شو، څه احادیث دا دي چې مثلا حدیث کې راغلی دي چې اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي نو دوه ملائک وله راشي، فیجلسانه، نو بیا یې کینئ، نو بیا ترنه تپوس وکړي، درې تپوسونه ترنه وکړي چې من ربک، ما دینک، ما تقول فی هذا الرجل، ستا رب څوک دی، ستا دین څه دی، ته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایې. نو دی ورته تپوسونه جوابونه وله ورکړي چې مؤمنی صالحي، نو هغه جوابونه ورکړي چې رب زمې الله دی او دین مې اسلام دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. او چې کوم بې دینه وي نو هغه وایي لا ها لا ادري، زه خو په هېڅ نه پوهېږم، هسې ها ورته کوي. او بیا ورته ملائک وایي چې تبا لکه برباد او تباه ځکه شوې چې لا تلیت ولا دریت، په چا پسې ورپسې هم نه وي او خپل عقل هم نه و. او چې هغه سړی وله سم جوابونه ورکړي نو هغه نه تپوس وکړي چې تا دا جوابونه د څه نه زده کړي دي، نو هغه وایي قرأت کتاب الله، ما خو د الله تعالی کتاب لوستی او قرآن مې لوستی او قرآن مې زده کړی، او قرآن چې زده کوي خو سنت به زده کوي، نو قرآن او سنت نه مې دا جوابونه زده کړي دي. نو دې کې خو ورته وایي چې دا راپاسئ کینئ. بل حدیث کې اقدام راغلی دی چې انه لیسمع قرع نعالهم، دومره فوري طور باندې دله ملائک راځي چې هغه خلک لا د ده نه رخصتېږي نو د هغې هغه خپې او د هغې هغه پیزار چې کوم اواز کوي نو دی په دغه وخت کې هغه اواز هم اوري. لیسمع قرع نعالهم، په هغه ابتدایي وخت کې خدای د هغوی د پیزار اواز هم واوري. نو اصولا طور باندې خو مړي اورېدل نشي کولی ځکه چې هغه حواس معطل شي، خو د دې معنا دا ده چې الله تعالی دته واوري چې دغه د خلک درنه لاړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې مړی قبر کې ښخ شي نو وایي صلی الله له الاستقامه، د دپاره اوس د استقامت دعا وکړي، دعا وکړي چې الله تعالی دې په جوابونو کې کلک کړي، ځکه فانه الان یسأل، اوس به د ده نه تپوس کېږي، اوس به د ده نه تپوس کېږي. دارنګې په دې مقبره باندې چې روانېږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي چې په مقبرې باندې راځئ نو سلام کوئ، داسې وایئ چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین، مؤمنانو په تاسو باندې د سلامي، انتم سلف و نحن بالاثر، تاسو موږ نه مخکې تلي یې، موږ درپسې یو، و انا ان شاء الله بكم لاحقون، موږ به د الله تعالی خوښوي نو تاسو پسې به درځو. یغفر الله لنا ولکم اجمعین، الله دې موږ او تاسو ټول وبخي. دې نه دا معلومیږي چې د قبرونو کې خو څه شته، د دې قبر د احترام لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې د پاسه به خپې نه ږدئ. کم سړی چې په قبر د پاسه خپې ږدي نو دا د ده دپاره دا ښه ده چې دی په اور د پاسه خپې کېږي، دا والا ډېره زیاته ښه ده. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مقبره باندې تېرېدو نو هلته کې دوه قبرونه وو، نو نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده د وحي په ذریعه باندې چې دې دوو قبرونو کې عذاب دی، انهما يعذبان، دا دواړه قبرونو کې عذاب دی، دې دواړو مړو ته سزا ملاوي. وما يعذبان في كبير، دومره غټه ګناه هم نه وه، دومره غټ شی هم نه و چې دې ته ځان نشه ساتلی، ځان ته ساتل پکار و او ځان ته ساتلی کېدی شو، خو دې ناراستي کړې وه ځان یې ته نه و ساتلی. نو اما احدهما فيمشي بالنميمه، د یو به چغلي کوله نو د چغلۍ نه ځان یې ولې نه ساته، ځکه ورته عذاب ملاوي. او واما الاخر، دا بل چې و فکان لا یستنزه من بوله، ده به د متیازو نه د بولو نه ځان نه ساته، چې د بولو نه ځان نه ساتو نو ټول عمر به پلیت ګرځېدو، چې پلیت ګرځېدو لمونځ به یې نه کېدو، جامې به یې پلیتې وي، بدن به یې پلیتو، د منځونه خراب شوي دي ټولو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې باندې هغه کرښې هغه جریده راواغسته، یو لخت یې راواغسته او هغه یې نیمه کړه، وې دا به پې د پاسه ایسو پورې چې دا وچه شوي نه دي، نه به عذاب اوچت شي.
نو دا خو بشمیر احادیث دي چې دینه داسې معلومیږي چې د قبر کې دننه عذاب او سزا شته، ثواب هم شته او عذاب. بل طرف ته قرآن مجید مونږ ته دا خبر هم کوي چې کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. تا ته څه پته ده چې علیین څه شی دی؟ دا خو یو دفتر دی، کتاب مرقوم، یو لیکلی شوی کتاب دی، یو رجسٹر دی. او دا علیین چې دی یشهده المقربون، دیتا نزدې خلق د الله تعالی حاضریږي. او دا حدیث و تشریح چې ورسره کې نو دی معنا دا چې روحونه هلته دي. او کتاب الفجار لفی سجین، بد عمله خلق چې دي د هغې رجسټر هلته په جیل کې پروت دی. سړی چې کوم ځای د هغه رجسټر هلته پروت دی. کم خلق چې اوچت خلق دي نو د هغه اوچتو خلقو د ناستې پاسې ځای چې د هغې ریکارډ میکارډ او دا فایل هلته پروت. ته چې په دنیا کې فرض کې وزیر د اسمبلی ممبر نو د ممبرانو سره هلته چې په اسمبلی کې چې کوم رجسټر پرتی نو هغه ممبر نوم هغه د هغه ټول کوایف هلته په هغه اسمبلی کې پراته وي، هلته هغه رجسټر هم پروت دي ځکه د هغه د تلو راتلو ځای هغه وي. دارنګې بل یو سړی چې هغه په جیل کې دی نو د هغه ټول فایل چې دی د هغه رجسټر د هغه ټول کوایف د هغه ټول ریکارډ هغه په هغه جیل کې د هغه فایل په دفتر کې پروت وي، هغه فایل د هغه په هغه دفتر کې پروت وي. نو د دې معنا دا ده چې کوم خلق چې نیک عمله دي نو د دې روحونه په علیین کې دي، نو د دې رجسټر هم هلته دی، د دې نومونه او د دې ټول ترتیبات او کوایف او عملنامې او د دې ټول ریکارډ هلته پروت دی. ریکارډ هلته منتقل شو، سړی د دنیا نه لاړ، چې دنیا نه لاړ نو د فایل هم لاړ، نو فایل یې چېرته لاړ؟ نو فایل یې هغه ځای ته لاړ چې کوم ځای ته د روح لاړ. دا بل چې دی دا بدعمله دی، دا فاجر دی، فاسق دی، بدعمله دی، بدکرداره دی، نو د جیل ته لاړ. نو چې جیل ته لاړ نو د دغه فایل هم ورسره هلته جیل ته لاړ، نو د روح هلته دی. نو دویمه دا خبره هم چې په ذهن کې کښېني. یو بله خبره هم چې ورسره په ذهن کې کښېني هغه خبره دا ده چې دا خو په حدیث کې راغلی دی چې ان الله تعالی حرم اجساد الانبیاء علی الارض اجساد الانبیاء. الله تعالی په دې ځمکه باندې د پیغمبرانو بوټۍ او وجودونه حرام کړي. د دې معنا دا ده چې ځمکه چې دی دا د پیغمبر بوټۍ نشي خوړی، جسم یې نشي خوړی. دا یو کرامت دی، یو عزت دی، یو اعجاز دی، یو کرامت شان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوټۍ او جسم چې دی وجود دا په دغه ځمکه کې پروت دی، خو د دې باوجود دا چینجي نشي خوړی، دا ځمکه یې ازمولی نشي، خوړلی نشي. البته د پیغمبرانو نه علاوه د بل چا په باره کې دا خبره یقیني ده که نه ده؟ نو عام طور خلک خدا وایي چې د شهیدانو بوټۍ هم نشي خوړی، خو داسې شرط نه دی د شهادت چې د کوم شهید بوټۍ جوړې هغه ځمکې وخوړه نو ته به دا وایې چې دا شهید نه دی. عین ممکنه ده چې د شهید نه علاوه بل داسې څوکي چې د الله تعالی په نسبت باندې هغه له دا مرتبه ورکړي. دا مرتبه داسې څه د دې خبرې دلیل هم نه دی چې که دا مرتبه د چا سره نه جوړ دا ګناهګار او بدبخته دی. او داسې یقیني هم نه ده چې هر هغه څوک چې دا مرتبه ورسره جوړ د هغه ځمکه به د هغه وجود نه خوري. د پیغمبرانو په باره کې خو دا خبره یقیني ده، خو د غیر پیغمبر په باره کې دا خبره یقیني نه ده. ممکنه ده چې هغه نو د دې نه دا معلومه شوه چې یو سړی نیک دی او د هغه وجود او د هغه بوټۍ چینجو وخوړه، نو دا چینجي خو دا جسم خوري. نو که د دې جسم دا بربادېدل او د دې جسم دا خوړل دا سزا یې فرض کا، نو دا خو بیا تقریبا د پیغمبرانو نه علاوه د هر چا لپاره ممکنه ده. تاسو په دې نقطه باندې سوچ کوئ، د چا په وجود باندې چې چینجي اړمي، په دې ژوند کې ته په دې ګوته باندې چینجی وګوره چې هغه کوم چینجی خوراک کوي ته په دې ګوته باندې اړم که چې تا خوري نو دا تکلیف یې که نه نو عذاب هم دغه تکلیف ته وایي که نه. نو که چېرته کې په دې دنیا کې د چا وجود خوړل یا په دې قبر کې د چا وجود خوړل یا د چا په وجود باندې چینجي اړمېدل، دا د دې خبرې دلیل چې دا دته تکلیف ملاویږي او دته درد ملاویږي. خدا خو تقریبا د پیغمبرانو نه علاوه د هر چا لپاره ممکن دی.
که نیک او صالح دی نو د هغه د وجود دپاره هم دا خبره ممکنه ده. نو آیا دې ته به موږ سزا وایو چې د ده په دې وجود باندې میږي اړم دي او د ده په دې وجود باندې چینجي اړم دي او لګیا دی دا وجود وله خوري؟ نو دا بر دې خبرې موږ دلیل ګرځو چې دی څه دی؟ دی ګناهګار دی او ده ته سزا میلاویږي. خو د دې نه اخوا یو بله خبره دا کوو چې که فرض که په دې قبر کې همیشه د خوشحالۍ مطلب دا چې سړی په دې کې اوده دی، نو بیا خو پکار ده چې د هر نیک سړي دپاره د دې خبرې شرط ولګي او دا عقیده مونږ وساتو چې هر سړی چې هغه نیک دی او بخلی شوی دی نو د ده وجود به دا ځمکه نه خاورې کوي، دی به په دې کې بالکل مکمل روغ پروت وي او ده ته به خوشحالي میلاویږي او د ده وجود به خاورې کېږي نه. یعنی بیا یو داسې تقسیم پکار دی چې سړی دا ووایي چې د وجود به د هغه چا خاورې کېږي او چینجي به د هغه چا په وجود باندې اړمي چې کوم سړی بدعمله دی، نو دا به د ده دپاره سزا او دا وجود به ختمیږي هم نه، دا به د قیامته پورې څه حصه د دې باقي پاتې چې د چینجي پې اړمي، ځکه چې عذاب خو نه ختمیږي. او چې کوم نیکان صالحان دي نو د هغې وجود به نه خاورې کېږي، ځکه چې که وجود یې خاورې کېږي نو بیا خو ته ورته وایې ثواب د قبر وعذاب القبر وثوابه، نو ثواب به بیا په قبر کې څنګه چې سړی پکې نه وي، په سړي خو چینجي اړم دي نو ثواب به ورله څنګه میلاویږي؟ دا خبره مونږ دې خبرې ته نږدې کوي چې دا د حیاتیت او د مماتیت دا ټولې قصې چې دي دا هسې په پړ وړ باندې مبني دي، دا هر یو دې پړي ته زور کوي او خپله خبره خامخا ثابتول غواړي. یو دې بل طرف ته پړي ته زور کوي هغه د هغه نه مني، دا بل دې بل طرف ته پړي ته زور کوي دی د هغه نه مني. او زمونږ ډېر هم بعضې محترم خلک په یو طرف کې بالکل هغه ډېر زیات تیز ورغلي دي. زما چې څومره فکر یا سوچ دی نو زه په دې کې حالانکې په دې زمانه کې د ډېرو خلکو ته چې ګورو نو هغې هم په یو طرف باندې دي. صحیح خبره داسې ښکاري والله تعالی اعلم چې په دې خبره خو عقیده ساتل پکار دي چې اجساد او جوسې او جسمونه د پیغمبرانو خو په قبر کې دي او روغ دي نه خاورې کېږي، او دا د دې کرامت او عزت او شرافت الله تعالی پیغمبرانو له یو لوړ مقام په دنیا کې ورکړی دی نو دغه یې وله هلته هم ورکړو، بیا په قیامت کې به موله مقام ورکوي، په جنت کې به موله یو مقام ورکوي. نو د هغې د جسم له هم دا لویه مقام ورکړو چې دا به دا چینجي نه خوري. نو دا خبره خو درسته شوه. د دې نه علاوه چې باقي څوک الله تعالی د دې جسم د دې چینجو نه او د دې خوراک د ځمکې نه ساتي نو ساتي به چې د چا هغه نه ساتي نو نه به ساتي، خو دا ساتلې شرط نه دی د بخنې او دا نه ساتلې د ګناهګارېدو او د دوزخي کېدو دلیل نه دی. ممکنه ده چې نیک او صالح وجود یې وخوړی شي او ممکنه ده چې ونه خوړی شي، خو سزا او جزا خوشحالي او خفګان دا په حقیقت کې جسمانی نه دی، دا په دنیا کې موږ ته د دې خبرې پته لګي چې حقیقي خوشحالي چې ده دا روحاني ده او جسمانی خوشحالي او د حقیقي خوشحالۍ تناسب چې ولټې نو حقیقت کې خوشحالي دی جسمانی خوشحالۍ ته نه وایي، د دې نه یو زیاته خوشحالي بله ده چې هغه روحاني ده. د دې وجه نه خو د بعضې حضراتو دا خیال دی چې هغوی د جنت په باره کې هم دا خبره کړې ده چې جنت هم حقیقت کې څه شی نه دی، نعوذ بالله. هغه وایي دا یو روحاني خوشحالي ده. هغوی په دې فلسفه کې دومره دننه جوور لاړه چې هغوی وایي چې دا قرآن چې ورته جنت وایي نو د دې جنت دا حیثیت او دا مقام چې دی دا حقیقي جسمانی نه دی، په جنت کې به دا وجودونه نه وي بلکې دا روحاني یو خوشحالي ده. ځکه وایي روحاني خوشحالي ډېره زیاته ده. حال دا دی چې قرآن خو د هغې رد کوي، وایي خوري به او سکي به کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. خوراک دی، اسکاک دی، نیرونه دي، ولی دي، میوې دي، بنګلې دي، باغونه دي، نو هغه خو باقاعده وجود لري، جسم لري، خو هغه به په دې معنا باندې زیاته خوشحالي د دې دنیا په نسبت باندې چې دا جسم او دا وجود خو نه دی، دا طبعي اثرات خو به نه وي، ځکه چې دا طبعي اثرات او دا وجود نو بیا به دا وجود ستړی کېږي وایه او نو هلته خو نه ستړی کېږي، دې وجود له خوب ورځي وایه او نو هلته خو له خوب نه ورځي، دا خو بوډا کېږي وایه او نو هلته خو نه بوډا کېږي، دا خو ستړی کېږي نو هلته خو نه ستړی کېږي، د باندې خو لوږه او تنده راځي هلته خو پې لوږه او تنده نه راځي.
نو پته ولګېده چې هغه پیدایش هم جسمانی دی خو یو بل قسم جسمانی پیدایش دی لکه قرآن چې د زنانو په باره کې وایي چې انا انشأناهن انشاء موږ به دې دوباره پیدا کړو په یو نوي پیدایش به پیدا کړو یو نشأت اولا دی یو نشأت اخرى دی وان علیه النشأة الاخرة اغم نشأه ده اغم پیدا کول دی نو یو دا پیدایش دی د دې ځان له طبعي تقاضي دي یو بل پیدایش دی په قیامت کې د هغې ځان له طبعي تقاضي دي خو دی هغه جسم او روح دواړه دي او د هغې تقاضي جدا دي د هغه عالم جدا دی د هغه اصول او شرایط جدا دي نو خبره مې دا درته کوله چې اصل خوشحالي چې دا روحاني ده او دا د اسلام ده او د وحي یو دلیل هم دی د توحید دلیل دی د پیغمبرۍ دلیل دی د قرآن د رښتینوالي دلیل دی د انسان ته د دې روحانیت د ضرورت دلیل دی چې سړی په دې باندې پوه شي چې انسان یوازې دا جسم نه دی بلکې یو بل شی دی ته چې یو سړي ته دا ووایې چې زه ته ټوله شپه ګډ شه چې څومره ګډېدی شي او شراب وڅښه چې څه دې خوښ یې هغه وکړه او دغه لذت د ځان سره په ریکارډ کې وساته چې ما ته څومره لذت او خوشحالي میلاو شوه دا خوشحالي یو ځای کېده او بیا چېرته یو داسې ځای ته لاړ شه چې هلته څوک بربنډي څوک نهري څوک وږی چا له یخني کېږي څوک تږی څوک بیماري او ته ولګې چې د چا له یخني کېږي نو هغه د تودېدو انتظام وکړي څوک چې وږی د هغه د خوراک انتظام وکړي څوک چې تږی د هغه د څکلو انتظام وکړي څوک چې ډېر زیات بیماري د هغه د علاج انتظام وکړي او هغه خلک چې ستا په مخ کې بلکل رپېده او لړزېده هغې ته دې م کتلي وو بیا چې هغه خوشحاله شي وخوري وسکي تاوده شي په آرام شي روغ شي خوشحالي ورته میلاو شي او هغه ستا په مخ کې بیا وخاندي او خوشحاله شي او ته به په دغه وخت کې د ستا ذهن ته کم سرور او کومه خوشحالي میلاویږي دا هم د ځان سره په ریکارډ کې وساته او بیا د دواړو توازن او موازنه وکړه نو هغه خوشحالي چې تا په دې ګډېدو په شراب وڅکلو په دې اخوا دې خوا باندې حاصله کړې وه هغه خوشحالي به راته د دې خوشحالۍ په مقابله کې داسې ښکارېږي لکه دا به راته یو ګند ښکاري په دې به ته ستومانه د دې نه بعد به تا ته یو افسوس او یو ندامت او یو خپېمانتیا راځي ته به پوهېږې چې زما په وجود کې زما په جسم کې زما په دې روحانیت کې یو خلا را پیدا شو یو کمی را پیدا شو او د هغې خوشحالۍ سره به ته پوهېږې چې یو خلا ډکه شوه یو کمی زما په دې وجود کې د مخکې نه وه کمی پوره شو دا عملي تجربه سړی کولی شي دا په تجربه کې راتلونکی شی دی دې نه دا ثابته شوه چې په دې دنیا کې هم اصل خوشحالي چې ده هغه روحاني ده اصل لذت او اصل سرور چې دی هغه روحاني سرور دی جسمانی سرور او د جسمانی خوشحالۍ نه ډېر زیات څو چنده زیاته خوشحالي او سرور چې دی هغه روحاني دی نو په دې برزخ کې د قیامت نه مخکې او د دې دنیا نه بعد په دې منځني غوندې د پردې په دې ژوند کې په دې کې هم په حقیقت کې دا سرور چې دی او یا د عذاب او دا سزا چې ده دا روحاني ده اصل کې خوشحالي د دې روح ته ملاویږي روح به د مؤمنانو په کوم ځای کې د صالحینو په علیین کې او د بدو خلکو روحونه به کوم ځای په سجین کې نو چې په سجین کې د چا روحونه دي نو خفګان به هغه ته ملاویږي او د دې خفګان یو ربط او یو تعلق به د جسم سره وي ته جسم خو خاورې شوی دی په حدیث کې دا هم راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غالبا د دې ترمذي حدیث دی چې الله تعالی د انسان دا وجود چې خاورې کوي نو په دې کې یو شی بچ پاتې کوي او د هغې نه به د قیامت په ورځ دا جسم راټوکېږي چې هغې ته عجب الذنب وایي عجب الذنب د لکۍ زړی تا ته مایي چې بعضې خلک دې ته لکۍ لمی وایي په پښتو کې ما ته خو په خپلې پښتو کې د دې نوم نه دی معلوم خو که تاسو ته معلوم دا د انسان دا مغر دا بالکل د دې ملا د اډوکې د آخرنۍ حصه چې کومه ده په دغه ځای کې یو جز دی او د هغې نه د انسان باقي پیدایش به کېږي نو دا پکې نه خاورې کېږي دا باقاعده برقرار پاتې نو څنګه چې تا دا خبره مخکې زده کړه چې جدید ساینس موږ ته دا زده کړې ده چې دا
په دې سیلز کې او په دې خولیه کې چې دا کوم دننه ډي ان اے دی او په یو سیل کې په کروڑونو ډي ان ایز دي، نو دا یو ډي ان اے کې د انسان تمام ریکارډ پروت دی، گویا کې یو فل انسان هلته پروت دی، او یو نه دی، د دغه یو انسان بېشمېره اشکال او بېشمېره قسم دغه هلته پراته دي، بېشمېره کاپۍ یې دغه هلته پرتې دي. د دې وجې نه خو نن سبا چې دا کوم دوه قسمه څیزونه نوي راوتي دي چې یو ته کلونینګ وایي او په دې نورو څیزونو کې په دې نباتاتو کې هغې ته بایو ټیکنالوژي وایي. نو کلونینګ دا دی چې دغه ډي ان اے راوالي او د هغې نه بلکل یو شانتې نو په دې ګډو کې داسې چل کړی، یو شی راواغسته د هغې نه یو ذره غونته کې یو سل دغه سل ډي ان اے راواغسته او د هغې نه بېشمېره ګډې یو شانتې جوړې کړي او بیا دې شروع کوله چې مونږ انسانان هم داسې جوړو. تاسو ته به نه یاد په کوم وخت کې ډیانا مړه شوه، نو ډیانا چې بیا هسپتال ته راوړې وه او د هغې پوسټ مارټم یې کاوه، نو په هغه وخت کې یو ډاکټر لګېدلی و، د هغې نه لږه غوندې څه حصه د دې غوښې راغستې وه او هغه ځان سره سنبال کړې وه. د هغه مطلب دا و چې زه به د دې نه د کلونینګ په ذریعه باندې بله ډیانا جوړه کړم. هغه جوړېږي نه جوړېږي د هغې څه کیفیت او حیثیت دی، دومره اوږده بحثونه زما نه اوس په دې کې مه غواړه، ځکه چې دا صرف تا ته زه اشارات کوم، دا ستا دپاره د مطالعې میدانونه دي، مطالعه پکې کوه بیا په دې میدانونو کې. خو په هغې باندې بیا دنیا په لحاظ سره ډېر لوی مسلمانانو هم په هغې باندې ډېر لوی احتجاج وکړو، تر دې چې عیسایانو هم په احتجاج وکړو. د عیسایانو چې کوم لوی پوپ و دا اوسنی بینیډکټ چې دی د ده نه مخکې یو بل پوپ و، هغه په هغې باندې ډېر بې شمېره وایي دا تاسو د انسانیت توهین کوئ، دا کلونینګ بند کړئ، دا بند کړئ، تاسو سزا طرف ته او عذاب طرف ته او د دنیا تباهۍ طرف ته روان دي، دا خو تاسو دنیا تباه کوئ بلکل. د الله تعالی په فطرت کې دومره ګوتې مه وهئ. لیکن په بایو ټیکنالوژي په ذریعه باندې خو د باقي څیزونو نه باقاعده دا ممکنه ده، بلکې عملا دا کېږي هم. یو الو راواله او هغه الو چې دی نو هغه 50 ټوکړې که او هغه په هغه لیبارټرۍ کې ور واچوه او سبا له چې ګورې نو د هغې الو په شانتې بې شمېره الوګان به تا ته پراته نو به منونه الوګان راواله. د بایو ټیکنالوژي په ذریعه باندې ټماټر راواله، الو راواله، ټیپر راواله، بل څه شی راواله، بل څه شی راواله. نو دا دومره خبره مې راته دې دپاره وکړه چې اوس جدید ساینس خو دا خبره مني چې د انسان د وجود یو ذره چې ده په هغې کې د انسان تمام فل انسان په هغې کې په مختلفو بې شمېره کاپۍ او بې شمېره شکلونه د هغه هلته پراته دي، بې شمېره نمونې د هغه هلته پرتې دي، بې شمېره کاپیانې د هغه هلته پرتې دي. نو دا خبره عین ممکنه ده چې د قبر د عذاب مطلب دا وي چې انسان چې د دې دنیا نه لاړ شي او د ده دا وجود په کوم ځای کې وي، د ده دا عجم الذنب په کوم ځای کې، عجب الذنب په کوم ځای کې پروت وي، نو دا عجب الذنب باقاعده هغه خوشحالي یا د هغه خفګان چې دی نو هغه محسوسوي او د دې ورسره یو تعلق دی. اصل خوشحالي چې ده هغه د روح دپاره ده. لیکن کله کله چې شریعت نسبت دی قبر ته کوي نو په قبر کې د ده یو جز داسې دی چې دی نیک دی که دی بد دی، خو په قبر کې د ده یو جز داسې دی چې هغه د ده جز دی، او چې د ده جز دی نو د ده چې کومه خوشحالي په علیین کې ده د هغې هم د دې جز سره یو تعلق دی او دلته د احساس یو تعلق شته، او چې کومه خفګان چې دی یا کوم عذاب چې هلته په سجین کې دی چې په کوم ځای کې الله تعالی جیل مقرر کړی دی او هغې ته د بدعملو خلکو روحونه ځي، نو اصل سزا خو په هغه جیل کې ده، اصل سزا خو د هغه روح دپاره په جیل کې ده، خو د هغې سزا څه نه څه رابطه او څه نه څه تعلق چې الله تعالی یې کله قایموي. غیر ممکنه ده چې دا تعلق مستقلي، عین ممکنه ده چې دا تعلق مستقل نه، خو دا تعلق کله کله قایمیږي، د دې موږ ته علم نشته. د هغې ژوند په باره کې قرآن موږ ته د مخکې نه ویلي و چې ولکن لا تشعرون، تاسو د هغې ژوند په مطلب نه پوهېږئ. ګوره دی راته د قیامت د هغه ژوند په باره کې نه دی ویلي، هسې په دې نکته خو سوچ کوئ که نه. دا ولکن لا تشعرون موږ ته د دې برزخ د ژوند په باره کې خو ویلي دي، خو د قیامت د ژوند په باره کې موږ ته نه دي ویلي، د هغې ژوند خو موږ ته تفصیلات ویلي دي او په احادیثو کې بې شمېره تفصیلات. نو کم ژوند او کومه خوشحالي چې په جنت کې ده د هغې په باره کې قرآن موږ ته نه دی ویلي چې لا تشعرون. کم ژوند او کومه سزا چې په جهنم کې ده د هغې په باره کې قرآن موږ ته نه دی ویلي چې تاسو پرې نه پوهېږئ. په هغې موږ د پوهولو کوشش کړی چې موږ پرې پوه شو چې په جنت کې به داسې خوشحالۍ او په جهنم کې به داسې سزاګانې. خو په دلته د دې برزخ په دې حالت کې چې زمونږ د سترګو نه دی پناه شي او مړ شي او مونږ یې مقبرې له یوسو او لا قیامت راغلی نه په دې منځ کې چې دا کومه خوشحالي ده د دې په باره کې مونږ ته وی ولکن لا تشعرون.
تاسو زما پر خبره پوهیږئ که نه؟ نو دا یو نقطه دی وخت ذهن لراله والله عالم چې صحیح ده او که خطا ده، که صحیح خو د الله تعالی د طرف نه وي، که خطا وي نو بس بیا یې پرېږدئ په ذهن. خو هغه نقطه دا ذهن ته راغله چې دا ژوند چې دی دا ژوند داسې من وجهن دی او من وجهن نه دی، ځکه چې دا هغه ژوند دی چې د دې تعلق د جسم سره هغسې نه دی چې څنګه به په جنت کې یا په جهنم کې، او نه هغسې ژوند دی چې څنګه دلته په دې دنیا کې دی. په دې دنیا کې هم روح او جسم د یو بل سره یو ځای دی، په جنت کې هم روح او جسم د یو بل سره یو ځای، بل قسم جسم به هغه باډي بدانې. حدیث کې راغلی دی که نه چې جنتیان به جردن مردن، و دې به مخونه به یخته نه وي، برېت به نه وي، بلکل صفا مخونه به وي، د 13 کالو ځوانان به. اوس وګورو د ځوانان به یو یخته به نه راځي. نو دنیا کې خو داسې کېږي ځینې خلکو را نه شي، خو د هر چا خو داسې نه وي. بیا دا چې لا یبولون ولا یتغوتون، لاړې به نه وي، بزاق به نه وي، خراشکي به نه وي، توکل به نه وي، تشه او دسماته ډکه او دسماته به نه وي، هغه باقي نورې کمزورۍ وغیره وغیره دا څیزونه هېڅ شی به نه وي. خو د دې معنا دا ده چې جسم به وي او دا څیزونه به نه وي. که نه د دې لپاره خو به صاف ویلي وي چې دا به روح او روح دا کارونه نه کوي. خو د دې خو لنډه خبره او دومره اوږدې خبرې ته خو پکې حاجت نه و چې خوراک به کوي. او دا په حدیث کې راغلی چې دا چا تپوس وکړو چې دا خوراک څښاک چې کوي دومره چې خوراک کوي، نو دا خوراک به کوم ځای ته ځي؟ و دا به خوله شي، دا به د خولې په شانتې وځي، خوشبویه خوله به ترې جوړه شي، نو دا به هضمېږي په دې طریقه باندې. دارنګې وجودونه او جسمونه به څومره وي. نو بل مې د جهنمیانو په باره کې وایي چې دومره وجود به د جهنمیانو غټي لکه د احد د غرم ربې غاښي، او مزل به پې کېږي، په دې پنډۍ باندې به مزل کېږي. دا د دې لپاره چې خدارنګې سرمن به یوه نه او یا سرمنې به یو د یوې سرمنې او د بلې سرمنې په منځ کې به اور بلیږي. دا چمړه چې کومه ده دا حس او حرکت پر چمړه کې دی. دا اوسنی جدید تحقیق دا خبره ثابته کړې ده چې دا درد او دا خوشحالي دا څه شی چې درد او یا تکلیف او یا څه شی چې محسوسوي دا چمړه محسوسوي. نو قرآن د مخکې نه ویلي کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، چې سرمنې وسوځي نو زه به وله نورې سرمنې ورکړم چې عذاب وسکي. نو جدید ساینس اوس دا ایله ثابته کړه چې یاره جي د عذاب او سزا او دا سوځېدل په دې سرمنه کې دي. نو قرآن خو د مخکې نه ویلي اشاره یې کړې وه چې دا په دې سرمنه کې ذکر دی چې قرآن وایي نضجت جلودهم، چې سرمنې وسوځي او پخې شي او سرې شي. نو بدلناهم جلودا غیرها، نوې سرمنې به پې چړاو کړو. ولې؟ لیذوقوا العذاب، چې عذاب وسکي، ځکه عذاب خو په سرمن څخه کېږي. نو دا نوې تحقیقات د دې دپاره مطلب مې دا و چې دا جهنمیانو په باره کې حدیث کې راغلی دي چې د دې به د یوې سرمنې په ځای باندې اویا سرمنې، مشکات باب صفت جهنم کې ګوره، او د یوې سرمنې او د بلې سرمنې په دې منځ کې به اور بلیږي. نو گویا کې اویا درجې اور به اویا ځله اویا ورونه به د دې انسان په دې سرمنه کې دننه بلیږي. اعاذنا الله من ذلک. نو دا خو جسم دی، دا دی وجود دی، او دغه وجود دومره ډېر زیات غټ دی. بل طرف ته د جنتیانو په باره کې چې راځي، جنتیانو په باره کې چې دوی به د خپل نیکه آدم علیه السلام په قد و قامت باندې، او د آدم علیه السلام قد و قامت چې دی دا 80 ګزه، نو دا ټول اولاد د آدم نارینه دي او که زنانه دي، د دې وجودونه به په جنت کې څومره وي څومره چې د آدم علیه السلام قد و 80 ګزه. هغه ګز نه مراد دا شرعي ګز چې دی چې د الله داسې کې دا سنګلې نه واله دي ځای پورې. نو دام چې 80 ګزه کې نو کم از کم تقریبا د 60 فوټ نه خو ډېرېږي، 70-80 فوټ ته خو رسي. نو دومره به د چا وجودي؟ د جنتیانو وجود وي. نو د دې معنا دا دومره قصه ده د ګردان د دې دپاره کوم چې دا درته ثابتومه چې جنت چې دی په دې کې به سړی جسماني ته وري، او په جهنم کې به هم جهنمیان جسماني ته وري. نو هلته به جسم او روح دواړه په جهنم کې هم یو ځای وي، او دلته په دې جنت کې به هم جسم او روح دواړه یو ځای. نو چې جسم د روح سره یو ځای په دې ژوند خو سړی پوهېږي، دا ژوند خو په ذهن کې راځي، په فکر کې راځي، خو په دې برزخ کې چې کوم ژوند دی یا کومه سزا او کومه جزا ده
هغه چونکې جسم د روح نه جدا دی نو دا خبره په ذهن کې راتلل مشکل نو الله تعالی وی لا تشعرون بس په دې ته دومره پوره نه پوهېږي. نو دلته خوشحالي یوازې د روح د پاره ده په برزخ کې، او دلته خفګان هم د یوازې د روح د پاره دی. خو د دې خفګان او د دې خوشحالۍ تعلق د دې جسم سره شته. ته وایې جسم خاورې دی، ما یې په جسم کې یو حصه داسې ده چې هغه نه ده خاورې. دا د حدیث نه ثابته ده، یو حصه یو ذره د جسم داسې ده چې نه خاورې کېږي. او چې نه خاورې کېږي نو د هغې سره به یو تعلق وي. البته په دې اوس موږ نه پوهېږو چې دا تعلق چې دی دا څنګه دی. څنګه معنا دا ده چې دا کیفیت نه یادوو. کیفیت خو تم نه پېژنې چې په ټي وي په امریکا کې ټي وي لګېدلی او ته دلته آن کې او د امریکې سټیشن او د برطانیې سټیشن لګی نو تا ته پته لګي ته ما ته ووایه که دا تعلق څنګه دی. یا دا اواز چې ته اورې ریډیو په یو ځای کې لګېدلی دی او ته به بل ځای کې اورې نو د دې تعلق څنګه دی. دا د هر چا په ذهن کې راځي، هر څوک پرې پوهېږي چې تعلق دی. تار نشته بل څه نشته. دا موبایل باندې ته خبرې کوې نو خبرې خو پې ته کوې خو په دې تعلق ته پوهېږي چې دا اواز څنګه بندوي. نو دا خو په دنیا کې هم داسې څیزونه دي چې د هغه د هر چا په علم کې نه راځي. نو دغه خبره نه کوم، خو دا خبره کوم چې دا تعلق آیا د دې جسم او د دې روح په منځ کې دا مستقل دی، مسلسل دا تعلق برقرار دی که نه دا تعلق کله دی او کله نه دی. والله اعلم. ممکنه ده چې دا مسلسلي، ممکنه ده چې دا کله کله وي او کله نه وي. د دې وجې نه چې د دې سره تعلق دی نو دا خبرې ټیک شي چې د قبر ته نسبت کېږي. په قبر کې کېنئ کېنئ به چېرته په یو ځای کې به کېنئ. ممکن چې په دې قبر کې اول ځل کېنئ، ممکنه ده چې هلته علیین ته لاړ شي هلته کېنئ. لیکن په حدیث کې خدا راغلی چې روح ولا واپس شي، یعاد الیه الروح، روح ولا واپس راشي. بیا ورته وایي وده شه. دې نه دا معلومېږي چې ممکنه ده چې اول ځل په دې قبر کې چې سړی کېنئ نو دله روح راشي. بیا چې روح راشي نو د ده نه روحاني طور باندې هغه سوال جواب واغستی شي. ممکنه ده چې جسم کې روح واچولی شي، سوال جواب ته واغستی شي، او دی په هغه وخت کې هغه قرعا عالم اوري ځکه چې روح ولا واپس راغلی دی. بیا چې سوال جواب ختم شي او دی یا نیک او یا بد ډکلیر شي، یعنی اعلان یې وشي چې دی ښه دی که بد دی، نو بیا د هغې نه بعد د دغه روح بیا چې ورته وایي نم وده شه. دې معنا دا چې سړی وده شي خو حواس معطل شي. هغه روح روان چې ورته خلک وایي روح قرار او روح روان چې پکې خلکو تقسیم کړی دی، هغه روح روان چېرته لاړ شي ځکه سړی دا خوبونه موبونه ویني. نو سړی دلته ناشي او وایي هلکه ته ملګري ته تللی وم او کله وایي مردان ته تللی یم او کله وایي په حرم شریف کې ګرځېدم او کله وایي کندو کې ګرځېدم او دا. نو سړی خو ناست دلته وي، روح یې هلته وي چېرته. دا خوبونه چې سړی ویني دا څنګه چلي؟ نو خبره اصل کې هغه روح په بل ځای کې او دلته هغه جسماني وجود چې دی هغه دلته وي، په هغې کې هغه روح حیواني موجود وي. خو یو ربط او یو تعلق وي، یو ربط او تعلق وي. هغه ربط او تعلق نه کټ کېږي. که کټ شي نو دی به بیا مړ شي. دغه شانې په دې قبر کې هم د ده او دا تعلق د څومره وخته پورې دی نو دومره خو موږ ته پته ولګېده چې د ځینو احادیثو نه دا ثابته شوه چې دته روح راشي نو په دې قبر کې اولنی تعلق د روح او د جسم جوړ شي. ته به وایې چې هلکه دی خو په دنیا کې کله کله فرض که دی دومره په ډزو لګېدلی او چې دی ټوکړې ټوکړې دی به څنګه ژوند دی کېږي؟ نه دا په دنیا کې ژوند نه راته او هلته ژوند راځي. دا هغه ځای نظام بدل دی بلکل، ولکن لا تشعرون. هلته د ژوند دپاره دغه د وجود دا جوړېده شرط نه دی چې ته څه وایې مازغې الوتې دي وړې الوتی دی او دا شی الوتی دی. هلته خو تا ته ما دغه یو عجب الذنب سره هم تعلق کافي دی. نو دې نه خو دومره ثابته شوه چې په بعضې اوقاتو کې لکه په وقت اول کې په دې قبر ته دننه نسبت د دې دپاره کېږي چې د سره روح راغلی. بیا د هغې نه بعد دا روح مستقلا په علیین کې دی یا دا بل روح مستقلا په سجین کې دی او د دې ځای سره تعلق قایم دی. نو چې تعلق قایم دی نو دا تعلق کله قایم دی؟ مستقل دی که نه وقتي دی؟ دا د الله تعالی علم کې به دا موږ ته پته نشته، خو کم از کم دومره یو تعلق یې ورسره شته. د دې وجې نه چې د کومو خبرو تعلق د دې قبر سره دی نو هغه ته ویلی شي چې هغه د دې تعلق په بنیاد باندې دی یا په دې ابتدایي وهلت کې دی. د کومو خبرو تعلق چې د علیین سره دی نو ته پوهېږې چې دا په د سوالونو صحیح جوابونه ورکړي نو روح علیین ته لاړ شي نو هلته خوشحالي هلته میلاویږي. که ته وایې چې په دې قبر کې چې ولا یاتیه من روحها و ریحانها نو دې معنی دار چې دا په دې ابتدایي وخت کې په دې ابتدایي وخت یا چې هلته چې کومه خوشحالي درته میلاویږي دی په دې قبر کې چې د دغه کوم جز باقي پاتې دی نو د هغه محسوسوي خوشحالي
او غم محسوسي خفګان، خو اصل شی چې دی هغه روحاني بره دی او یا په سجین کې دی. نو د دې وجې نه د دواړو خبرو تعلق درست دی، خو حقیقي شی کوم ځای دی هغه په علیین او په سجین کې، او ربط او تعلق کوم ځای دی دلته دی. بجلیګر کوم ځای دی اب په جبند کې، په درګۍ کې وي، په ورسک کې وي، په توربېله کې وي، په منګله کې وي، او پکې دا دلته لګي دې پکو سره یو تعلق دی. کاغه بجلیګر تروان شو بدلی دې پکې به بیا بند، او ته وایې دې ځای او دا غځای او تعلق شته. د ټي وي سټیشن کوم ځای دی او تصویر په کوم ځای کې ښکاری؟ ټي وي سټیشن په امریکا او په برتانیې کې او په عربو کې وي، سړی هلته ناست دی او چې ګوري ته دلته یې نه. خو د دې ځای دا لیدل چې دي دا بس اسې لیدل دي، دا د سره نه ته خبرې کولی شي او نه پرې نه د پوز نه نیوی شي او نه ورته اشاره کولی شي او نه ته تعیني، خو یو تعلق او یو ربط شته. نو دا خو دا تمام خبرې په دې دنیا کې په دې طریقه باندې دي چې اصل شی په یو ځای کې او د هغې یو تعلق په بل ځای کې. اف ام په یو ځای کې لګېدلی او تا د هغه اف ام نمبر ولګو، نو نه صرف د نمبر خبره شوه چې هغه نمبر دې ولګو نه هغه شی ورته راغی، بس دغسې سره رابطه شته. زه چې پې څومره پوه شم نو هغه ما ته هم دغه حده پورې خبره وکړه، او په دې کې د حیاتیانو او د مماتیانو د دواړو خبره نیمه ټیک شوه او نیمه خطا شوه. نیمه ټیک شوه او نیمه څه شوه؟ دا اختلاف په دې وجه پیدا کېږي چې سړي څه خبره ټیکي نو دی د هغه ټیک خبرې په بنیاد هغه خپلې غلطې ته هم ټیک وایي. دا جګړې ولې جوړېږي؟ ځکه چې څه منشا یي دی یو خبرې دپاره، نو هغه منشا د خبرې دپاره سړی راټینګه کي او بیا په هغه صحیح خبره پسې هغه نورې خبرې ورتپي چې دا ټیک ده جوړ دا بل هم ټیک ده، او هغه بل هم یو حصه د خبرې ټیکي، نو هغه وایي چې دا ټیک ده خو زما دا بل هم ټیک ده. حال دا دی چې ټوله د هغه هم ټیک نه او ټوله د ده هم ټیک نه وي. دغه حده پورې خبره ده. والله تعالی اعلم بحقیقت الحال. ما خو راته داسې تشریح وکړه چې په تمامو آیاتونو په تمامو احادیثو نه انکار راغی او نه په هغې نه هغه د عمل نه معطل شو او نه د هغې تاویلات راغله. دا هر څه په خپل خپل ځای درست شو، او چې دا یا حیاتیت طرف ته زور کې نو دا بل طرف به پکې خرابوي، او چې دی بل طرف ته زور کې نو بل طرف به پکې هغه وایي به دا نه دي او د دې دا معنا نه ده او د دې دا چل نه دی. اما دا ته داسې یو درمیانه لار وویله چې هغې لارې کې د دې دواړو خبرونو ته خلاص شو. خو دلته یې پکې صرف یو خبره وه که نه، ثم الیه ترجعون، دلته تراخي وه پکې. نو دې نه دا خبره ثابته ده. کیف تکفرون بالله، آخر څنګه تاسو انکار کوئ د الله تعالی د توحید نه. د پښتو کې مونږ وایو که نه یا لکه آخر دا خبره ته څنګه کې کیف، دا چې کله دا خبره ډېره زیاته بعیده وي او سړی بې دلیل او بې ثبوته خبره کوي نو هغه ته خلک وایي یاره ته څنګه دا خبره کوې، آخر ته دا خبره څنګه کې. کیف تکفرون بالله، آخر څنګه تاسو انکار کوئ د الله تعالی د توحید نه. وکنتم امواتا، او تاسو نشوې او معدوم وې، بالکل معدوم وې نشوې. فاحیاکم، نو الله تعالی تاسو ژوندي کړئ، پیدا یې کړئ. ثم یمیتکم، بیا بم وجنی، ثم یحییکم، بیا بم راژوندي کوي، او ثم الیه ترجعون، بیا به تاسو الله تعالی طرف ته واپس کېدی شئ. نو رجع نه مراد د قیامت هغه خبره شوه، او دا یحییکم نه مراد هم هغه احیا ده. خو چونکې د دې احیا او د دغه رجع په منځ کې د قیامت دا مرحله ده نو دا پکې ده. او که څوک دا وایي چې یحییکم نه مراد دا ده چې په قبر کې ولې ژوندی کوي نو بیا ثم الیه ترجعون بیا بله خبره ده. دا مطلب هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا یې کړه ستاسو د فایدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټولو. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه اسمان ته. فسواهن سبع سماوات، نو برابر کړه اووه اسمانونه. وهو بكل شيء عليم، الله تعالی په هر څه باندې پوهه دی. خلق لکم، لام د انتفاع دپاره دی، پیدا یې کړه ستاسو دپاره ما فی الارض جمیعا، څه چې په ځمکه کې دي ټولو. نو لام د تملیک دپاره دلته نه دی یوازې، لام دلته یوازې د تملیک دپاره نه دی، لام د انتفاع دپاره دی. یعنی الله تعالی دا ټول ارس ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړو. نو ته به وایې چې زما د فایدې دپاره دي، خو بیا زه د فایده اخیستی شم، خو دا پردی پټی چې ته ورته پردی وایې دا خو بیا زما دی که نه، ځکه د به فایده به علم
چې زه پکې ګوډ کولی شم، زه پکې ریبل کولی شم، زه پکې کرل کولی شم، نو دا به هله زمای، نو دا پکې زما فایده بیا څه شوه؟ تا خو وایي چې لام د فایدې دپاره دی. نو ما یې فایده یوازې د خوراک ته نه وایي که نه، فایده یوازې دې ته نه وایي چې ته یې راوشوکې، فایده یوازې دې ته نه وایي چې ته یې وخورې، فایده دې ته هم وایي چې ته اعتبار او عبرت والې، عبرت ته نه والې. د دې وجه نه علماو دلته لیکلي دي، امام ابن جوزي وایي هو الذي خلق لکم، یعنی لاجلکم، ستاسو دپاره مې پیدا کړي، ستاسو دپاره. نو فبعضه للانتفاع و بعضه للاعتبار، ستاسو دپاره دینو الله تعالی وایي ما ځان له نه دي پیدا کړي، تاسو له مې پیدا کړي. نو فبعضه للانتفاع، ځینې به پکې داسې چې د هغې نه به فایده لې، او بعضه للاعتبار، او ځینې به داسې چې هغې نه به عبرت لې. نو دا دنیا د دې دپاره ده چې دې نه به ته عبرت لې. دا کائنات، دا نور دی، دا سپوږمۍ، دا ځمکه او د اسمان، دا ټول ارسو، دا نه چې دا ستا ملکیت شو. یو خبره بلم اسانه ده، هغه دا ده چې دا اشیاء هم ډیر دي او خلق هم ډیر دي، او تقسیم د جمع چې په جمع وشي، نو د دې نه مطلب تقسیم د احادو په احاد وي. لکه فرض که په عربی کې خلق وي رکبو دوابهم، رکبو دوابهم، خلق په خپلو سورلو سواره شو. نو څه مطلب دی چې ټول په ټولو سورلو سواره شو؟ نه، خو رکبو هم جمع ده او دواب هم جمع ده، هر څوک په خپلو خپلو ګاډو کې لاړه. داسې نه چې ټول خلق په ټولو ګاډو کې لاړه، سړی خو په یو ګاډي کې ځي. ټول خلق په ټولو اوښانو سواره شو، په ټولو اسونو خرو سواره شو. نه، خو د چا کم خرو، د چا کم اسو، د چا کم اوښو، هغه په هغې سور شو. نو دې ته تقسیم د احاد. نو دلته هم داسې چل دی چې دا شیزونه هم ډېر دي او دا خلق هم ډېر دي. نو دا یوازې ما او تا خو نه یو، نو چې زمونږ د ټولو دا ټول هر څه دي، نو د دې معنا دا چې په دې کې به بیا تقسیم چې زمونږ د ټولو دا ټول هر څه دي. هلکه دا ځمکې او دا کورونه د چا دي؟ دا د دیروجانو، دا د دیر د خلکو دي. نو د دیر د هر سړي دا هر کور دی؟ نه، خو بس د دیر سړی دی او دا دیر کلی دی، او دلته پکې د پلانینګ د زید پکې دا کور دی، او د عمر پکې دغه بل دی، او د بکر دا بل دی. دا ټول دکانونه د دیر د خلکو دي. نو د هر سړي د دیر دا ټول دکانونه دي؟ نه، خو د زید یو دکان دی، او د عمر بل دی، او د بکر بل دی، او د خالد بل دی، او د شاهو بل دی. نو دا مطلب شو. بیا دا بل دی یو دی، او دا بل دی بل دی، دا ولې دی؟ نو د هغې لپاره خو بیا د ملکیت طریقې دي. هغه به ستا په ملکیت کې څنګه راځي؟ ځمکه به په ملکیت کې څنګه راځي؟ دا ځان له یو ډېر پوره لوی بحث دی، پوهېږې په خبره باندې. پیسې به په ملکیت کې څنګه راځي؟ دا کورونه په ملکیت کې به څنګه راځي؟ دا دکانونه به په ملکیت کې څنګه راځي؟ نو د هغې لپاره څه طریقې د شریعت ښودلي دي، نو هغه جایز دي، او څه طریقې چې دي نو هغه ناروا دي. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هغه بیا ځان له یو طریقه ده چې به ستا په ملکیت کې څنګه راځي. تجارت به کې، مزدوري به کې، څه شی به کې، یا به راته میراث میلاویږي، یا به راته څوک هبه کوي، یا به راته څوک چېرته کې تحفه در کوي. یو خو دا طریقه شو. دا به ستا د کسب نه بغیر، لکه میراث د کسب نه بغیر دی. پلار مې مړ شو نو میراث، نیکه مې مړ شو نو میراث راته میلاو شو، نو دا د کسب نه بغیر میلاو شو. چا راله هدیه راکړه، تحفه راله راکړه چې هلکه ته زما دوست یې، ملګری مې، خوښ مې، تا له دا تحفه در کوم، دا کور، دا دکان، دا پټۍ، دا کټۍ، دا تحفه، دا تحفې شو. دریم چې دی نو هغه هبه ده. هبه مې وکړه، بخشش مې وکړو. یا څلورمه طریقه بیا د هغې د حاصلولو په طریقه د کسب ده. نو کسب مې وکړو، مزدوري مې وکړه، مټې مې راښکلې او دیاړي مې کوله او مزدوري مې کوله او نوکري مې کوله، په دفتر کې، په بل ځای کې، په بهر ځای کې پیسې مې وګټلې، ځان له مې واغېست. نو هغه بیا یا تجارت مې کاوه، پیسې را سره وې، کاروبار مې کاوه، شیونه مې په 10 روپۍ راوړل، په 12 مې خرڅول. یا مزاربت مې کاوه، پیسې مې خپلې وې، سړي له مې ورکړې، هغه ته ما وایي چې هلکه پیسې به زما یې او کاروبار پکې ته کوه، ګټه به زما او ستا په منځ کې نیمه. خو دا هغه طریقې دي د دې دنیا د دولت او د دې مال، د دې ځمکو، د جایدادونو، د پیسو، د مکان، د دکان، د پټي، د کټي د حاصلولو. نو هغه طریقې بیا جدا دي، ځینې به خطا وي او ځینې به صحیح، ځینې به غلط وي، ځینې به جایز وي.
خو بهرحال راضي بستا ملکیت له په یو طریقه، نو هغه طریقې شریعت ښودلې دي چې په دې طریقې راوله او په دې بله طریقې مه راوله. نو خلق لکم، زه تم محنت کوه، جدوجهد کوه، حاصلوه، او ډېر څیزونه تا ته اوس حاصل هم دي. شیخ صاحب د الله تعالی وبخي وایي چا راباندې چېرته اعتراض کړی و، موټر ورسره و په هغه زمانه کې، نو یو سړي ورته خط رالېږلی و او داسې پروپیګنډه به هم کوله چې دا وګوره غریب سړی او مولوي صاحب یو جایداد دې نشته دی، وګوره استاد هغه دی موټر هم دی، دا موټر د کوم ځای نه راغی؟ نو شیخ صاحب بیا په تقریر کې وی زه خو چې پیدا شم زما خو جامې هم نه وي، نو د هغې تپوس ولې نه کوې؟ وی زه چې پیدا شم زما نه کمیس و نه مې پرتوګ نه مې ټوپۍ وه نه مې سپلی وي، نو دا تپوس ولې نه کوې چې دا جامې د کوم ځای نه راغلی؟ ته چې پیدا شوې خو تا سره خو جامې نه وي، نو کم رب چې ماله جامې راکړې د پیدا کېدو نه بعد، نو هغه راله ورو ورو دا څیزونه هم راکړه. تم چې پیدا شوې مطلب یې پکې دا دی چې تم چې پیدا شوې تا سره هم نه وي. ها که تا ته داسې معلومه چې ماله چېرته چا په رشوت کې راکړي دي یا ما په غلطه طریقه حاصل کړي دي، نو تا هغه معلومات وکړه. او دا چې هر سړي ته د دې خبرې حق حاصل وي چې هر سړي متعلق دا معلومات کولی چې تا له د کوم ځای نه راغلی، نو بیا به دې په سر در شي، لیونی به شي. دا به کوم ځای کې سر ته رسوي؟ ته به د 50 کسانو هم نه شي، د 50 کسانو متعلق به دا معلومات وکړي چې دله د کوم ځای نه راغله. او ستا د دې معلوماتو کې مطلب څه دی؟ ته چا جاسوس مقرر کړی؟ ته چې وایې چې دې بل د کوم ځای نه راغلی، نو تا له دا فکر د کوم ځای نه راغی؟ تم جوړ لکه چې چا جاسوس مقرر، که هغه دی او که نه دی ته خو یې ته خو لکه چې جاسوس ښکارې چې تا په دې کې څه کار دی، غرض دی په دې کې څه دی چې دې پلانکي سره دا پیسه د کوم ځای نه راغله. دا کارونه خو جاسوسان کوي. نو د دې معلومیږي دا ته چېرته د چا جاسوس یې. زما به دې خبره ورسېږي دا خو شیخ صاحب نه دی ویلی، خو صرف دغه یو خبره کړې، دا نور حاشیه خو پې ما وښېده، په مطلب نه رسېږي. دا څو قدمه پسې زه لږ مخکې لاړم. نو دا مطلب شو. په دې پاکستان کې دننه یو زمانه راغلې وه، تاسو ته خو به نه یاده، هغه د سوشلیزم زمانه وه. د څه زمانه وه؟ سوشلیزم والا دا زبردست غوړدانګې به والې په دې پاکستان کې دننه. کمیونسټو ډېر لوی یو دور او داسې بدماشي وه د هغوی چې په علماو پسې او په دې پسې به یې داسې کل کر خبرې کولې. ما ته د 1976 یو د اخبار بیان یاد دی. ما چې ته په ډایرۍ کې ډایریانې به چې ته خدای خبر هي که نه بی، ما په ډایرۍ کې شی لیکلی و. ټوبرټک سنګ په دې پنجاب کې یو علاقه ده، ټوبرټک سنګ د هغه ځای یو ډېر لوی کمیونسټ او هغه اخبار کې یو بیان ورکړ. اخبار بیان نه و رښتیا، یو مولوي صاحب ته خط لیکلی د یو جامع مسجد خطیب و، د فیصل آباد د جامع مسجد یو خطیب و، غالبا فیصل آباد کې د جامع مسجد یو خطیب. نو هغه به د جمعې په ورځ باندې په دې سوشلیزم باندې ردونه کول. نو دا د ټوبرټک سنګ دا یو کمیونسټ او دهري چې دی هغه د هغه فیصل آباد هغه جماعت خطیب ته خط لیکلی. خط بیا په اخبار کې شایع شوی، ما د هغې کاپي اخیستې وه، بیا ځان سره مې د هغه هغه مندرجات لیکلي. نو په هغې کې هغه د مولوي صاحب ته دا لیکلي و چې مولیانو یو دور را روان دی او هغه دور داسې را روان دی چې ستاسو نه به مونږ په ژوندونې سرمنې وباسو. په ژوندونې تاسو سوشلیزم مخالفت کوئ، په ژوندونې به د نه سرمنې وباسو او د هغه سرمنو نه به مونږ تارونه جوړ کړو او د هغې نه به کټونه او کټکي وبڼو او بیا به پې کینو، کرسۍ به ترې وبڼو. ستاسو د سرمنو نه به څه وباسو؟ تارونه به ترې وباسو، سرمنې به د نه وباسو او د هغې نه به پټې جوړې کړو او د هغې پټو باندې به کرسۍ او کټونه وبڼو، په هغې به مونږ کینو او په کړو کې به م ورواچو، تیل به درته سره کړو. تاسو د سوشلیزم مخالفت کوئ. هغه دور لاړ راغی او ستاسو دا جوماتونه چې وي دي، وایي تاسو په دې جوماتونو کې د خلکو وخت خرابوئ. او بیا یې ورته ویلي وي چې دا څومره وخت په دې کې خرابېږي. نو 5 منځونه دي، په دې یو منځ باندې څومره وخت خرابېږي چې سړی جامې پاکوي، چې سړی د ټیم انتظار کوي، چې سړی د بانک سره جومات ته راځي، چې سړی اودس کوي، که جامې پلیتي هغه وینځي، که بدن پلیتي نو لامبي. د دې ټولو خبرو کلکولیشن حساب په کلکولیټر باندې کړی و. نو کم نه کم 5 غنټې وخت خدا علي. نو په 24 غنټې کې تاسو 5 غنټې وخت د مزدورانو، د افسرانو، د پوهه خلکو دا وخت خراب کړئ. نو د دې ټول پاکستان چې دا وخت خراب شي، دا څومره دی په غنټو کې چې باندې 10 کروڑ خلک او 15 غنټې د یو سړي روزانه خرابېږي، نو په میاشت کې به څومره وختونه خرابېږي. دا دومره خلکو تاسو وختونه خراب کړو په دې منځونو باندې. بیا په روژو هم څومره وختونه خرابوئ، په دې حجونو څومره وختونه خرابوئ،
پر زکات باندې تاسو څومره پیسې د خلکو خرابوي، دا کلکولیشن دا حساب جوړ کړئ. بیا دا غینه بعد ګوره الګ دا فیصل آباد او د دې په شانتي خارونه دي، مرکزی فیصل آباد کې ډېر لوی اخو ډېر صنعتي خار دی، پای کې خو میلونه دي، کپړې جوړي ډېر زیات. نو الته خو د یو انچ ځمکې ډېر لوی قیمت دی. نو دا تاسو چې دا جوماتونه جوړ کړي او دا مدرسې جوړ کړي دا څومره ځمکې شوي؟ نو بیا د ټول خار د جوماتونو تعداد لګاوه او دا ووایه چې په دې جومات باندې څومره ځمکه نعوذ بالله ضایع شوې ده. که د دې ځمکې په ځای د دې جومات په ځای په دې کې مارکیټ وی نو څنګه به وه؟ په دې کې به څومره کاروبار کېدی؟ مونږ غریبانان خلک یو، غریب وطن دی، نه په دې کې چې میل لګېدلی وی نو څنګه به وه؟ بیا اندازه ولګئ چې په کراچۍ کې به څومره په جوماتونو ځمکه خرابه شوي، بیا به په لاهور کې څومره وي، په اسلام آباد کې به څومره وي، په پېښور کې او په کوټه کې به څومره وي. نو دا نو وی چې تاسو د دې قوم تباهي وکړه، بالکل وخم ولا خراب کړو، ځمکې مولا ټولې خرابې کړې، پیسه مولا ټوله ضایع کړه. او زه به ستاسو سره ګورم، ستاسو څه خیال دی په دې باره کې؟ حج وی دا دومره وخت پې ضایع، دا چا دا خبره کوله؟ دا سوشلستانو په دې وطن کې. زمونږ په دې وطن کې هم څه خلک وو هغې کمیونسټ او سور انقلاب دپاره هارونه مارونه تیار کړي، خدای خبره هغه بیا خرو ته اچولي که سپو ته به یې اچولي پته یې نه لګي، ځکه چې خو به خراب شوي. هغې وی چې په دې تورخم باندې به ټینکونه راځي او موږ به ورته هارونه اچو. خیر دا مرحله وروستنۍ وه، هغه مخکینۍ مرحله بله. نو دی خلکو به ډېرې غوړدانګې، دی بیا په کرایه باندې ځان لسه مولیان هم پیدا کړي، په کرایه مولیان پیدا کړي. مولیان خو میلاویږي، پوهېږي په خبره باندې؟ ما ته پته ده چې میلاویږي، ولې د امیان لږ میلاویږي. نو چې امیان میلاویږي نو دا مولیان د کوم ځای نه د اسمان نه راکوشوي؟ خو دا هم د دې اولاد دي که نه د دې په دې معاشره کې پیدا شوي. نو چې کوم امیان خرڅېږي نو د دقې امیانو چې څنګه مولیان دي دغه هم خرڅېږي. بجلیګر مولانا کله کله خیر ته خو پې کله دغه هم کوم، خو هغه یو تقریر مې چېرته اورېدلی او ډېر مزه یې راله راکړی و، داسې غټې غټې خبرې کوي. نو هغه بجلیګر مولانا یو تقریر مې اورېدلی و، هغه ویلي و چې ما د سن 65 د جنګ په باره کې یو ځل په منبر باندې د خلکو ته وی چې بې خموزه فلانکو او فلانکو او پیغور مې ولا ورکاو چې دلګانو دا او غټ کنزلم کوي او د کشمیر غزا له نه ځي او غزا روانه ده او جهاد روان دی. خو چې دا خبره مې بالکل ورزیاته کړه که نه ما چې دلګانو دا زوړن سټونه مې نیولي او زه نه. وی اخر په دې مقتدیانو کې مې یو هغه راته وی چې مولوي صاحب نو ته په خپله تللی؟ نو ما ورته وی چې نو ته تللی؟ وی چې نه. وی ما چې څنګه دلګان مقتدیان خو داسې دله به امامي که او په خبرو کې ډېر ماهر دی که پوه شو په خبره. نو زه وایم چې په دې زمانه کې د امیان لږ دا لیډران ټول خرڅېږي نه. ته ما ته پکې یو لیډر په دې سیکولرسټو کې وښایه چې دا نه خرڅ شوی او دا نور دې هم نه خفه کېږي، خیر دی څه لږ لږ چل په دې کې هم شته. خو دا چې کوم ځان ته دا ټول په امریکا او په برطانیه او په روس خرڅ نه دي، نو دی لا پکې د مولوي صاحب ته ولې پیغور ورکوي چې ته پکې لا ملاو شوی؟ خو دغه چل دی که نه ټولو، خو د تاسې مشران یې خرڅېږئ جوړ دغه د دې زمانې پیداوار دی. پوهېږئ په پښتو؟ نو دا ملاویږي داسې. غلام احمد قادیانی خرڅ نه و، غلام احمد پرویز خرڅ نه و، سر سید احمد خان خرڅ نه و. دا شاعران خرڅېږي، دا ادیبان خرڅېږي، دا لیکوال خرڅېږي، دا په اخبارونو کې چې دا مضامین لیکي دا خرڅېږي، دا مصنفین خرڅېږي، دا لږ مصنفین دا کتابونه لیکل ټول خرڅ نه. نو عربي زده کړل او خرڅ نه جوړ شو. عربي زده کول څه دومره لوی ګران کار دی. نو په هغه زمانه کې به بعضې داسې څه عربي مربي به یې لږه ډېره زده کړې وه، د خدای یاره به یې نه وه پړه که نو هغه به هم خرڅ شو. کوثر نیازي خرڅ شوی و که نه؟ نو خرڅ ته څه ته وایي؟ خر دې ته وایي چې د اتوار په میلې کې به بولي وشي. دا هارس ټریډنګ چې ورته وایي، هارس ټریډنګ نه ډنکي ټریډنګ. نو دا د اسونو تجارت نه یا د خرو تجارت. دا چې دا بولي ولګي دا د سینټ جی انتخاب شي یا د وزارت عظما انتخابي یا د سینټ انتخابي یا چې ته بل د مخصوص نشستونو انتخابي. نو تاسو ګورئ نه چې دا بولي لګي په دې اسمبلۍ کې په کروڑونو باندې دا ممبران خرڅېږي. نو دا صحیح ما ته په دې ناستو کسانو کې یو سړی په دې ناستو کسانو کې ثابت شي چې هلکه دا سړی خرڅ شوی دی. په دې ناستو کسانو کې دا ملنګان او درویشان او فقیران او جیبونه زما په شانتې خالي دي، خو دې کې یو هم نه دی خرڅ. او دا چې دا لوی لوی خلک ځان ته وایي دا ټول خره او غویان دا ټول په مخه خرڅ وي، که نه په دې کې د یو سړی ثابته کړي چې دا نه دی خرڅ.
نو دا کرونه چې ورته ونیسي دا ګډوري دا شنه ګیا چې ورته ونیسي بیان بیان کوي پسې را روان یو کله دوه ځایه خرڅ شي کله دوه ځایه خرڅ شي او دا بولي لګېدلې لکه په دې اختر کې د لوی اختر نه مخکې چې دا کومه میلې په دې کې د څاروو دومره بولي نه لکه دلته چې په اسمبلی کې کومه بولي نو دا خو خرڅه دنیا ده دا پاکستان خو خرڅه دنیا ده دا خو غداران پیدا کوي زه دا خبره بار بار کومه زم زمونږ د پاکستان خاوره جوار او غنم دومره نه کوي لکه غداران چې څومره پیدا کوي خرڅ قوم دی دا نو یوازې مولیان یې خرڅ دي په دې امیانو کې راته څوک ښیي او په دې لیډرانو کې راته څوک ښیي چې دا خرڅ نه دی او چې چا به پې بولي نه کړي قیمت به اعلان نه کړی خوار پرق به یې ځکه غوښه به پکې نه وي ځکه به نه یې خرڅه کنی چې غوښه یې وی نو ته به ګورې چې څومره خریداران ورپسې راځي نو بهرحال داسې څه کسان به پیدا کړي وو وی خلق لکم وی لام خو د تملیک دپاره دی نو لکم معنا د هر څه ستاسو دي په دې کې اړو د چا ملکیت شته نه د سوشلیزم والو دا عقیده وه اوس هم دا عقیده ده او خدای تباه کړو خدای دې د امریکایان هم داسې تباه کړي دا د هغې نه هم غټ ظالمان دي خو په موږ باندې اعتراض کوي وي تاسو دا سوشلیستان غرق کړو او تاسو دا روسیان وواله او خراب هم کړو څنګه دا اوس د باندې امریکا بدماشي کوي که نه کوي ما ته یو سړي دا نو چې خیر که خفه کېږي نه خو زه سوال کوم ما بلکل سوال وکړه جګړه نه کوم ما سره څه دي وی دا راته ووایه چې که دا روس تاسو نه وی خراب کړی نو دا امریکا به دومره غټه بدماشي کړې وی اوس نو ما ورته وی چې دا عقل تاله پکار و که ماله پکار و دا مشوره ماله پکار و که دا مشوره روسیانو له پکار و تا به روسیانو له دا مشوره ورکړې وی چې هلکه د دې ملنګانو سره ډغرې مه وهئ دا د اوسپنو نینې دي دا به دله جامې ماتې کړي دا په خپل مرګ هم نه دي او د بل په مرګ هم نه دي نو چې تا هغه ته نه وي او هغه زما په کور راغی افغانستان هم زما کور دی د مسلمان کور دی اول یې په افغانستان یوازې صبرېده که دلته هم راته څو سوه دماکې شوې وې په هغه زمانه کې زموږ په پېښور کې او په مردان کې څو سوه دماکې په منونو بارودونه د دې ځای د خلکو سره نیولي نومونه هم راله راځي او اوس لیډران دي ممبران دي او د هغې سره په منونو بارود نیولي نو په دې منونو بارودونو تا څه کول دا ایجنټانو دلته به دماکې کولې نو دلته مونږ هم نه پرېښودو او هلته هغه هم نه پرېښودو نو چې ته په دې باندې پوهېدې زه خو پرېږده زه خو جذباتي وم ما ته خو وایې ته جذباتي ته خو سرتېری وې خو زما خو کور تا زما کور روانه و او زما په کور د ټینکونه او جازونه او بمونه راخېجول نو ما به دا کول چې یاره که تا ته ځکه څه نه وایم چې بیا مې هغه بل کور روانوي نو هغه بل یې هم روانوي او ته یې هم روانوي خو هغه بل به یې لا کله روانوي او ته یې اوس روانوي که تاسو زما په خبره نه پوهېږئ چې دوه کسان یې او تا ته پته چې دا یو هم زما کور روانوي او دا بل هم روانوي خو یو لا په قلاره ناشي او بل دې په دې کور راشي او کودالې او بیلچې راوړي او ماتوړې راوړي نو ته به د ده په دې وجه به ته وایې چې څه به ورته غږ نه کوې چې زه خو دې ته هم روانوي او که تا خراب کړم بیا هغه بل هم روانوي نو نه هغه بل بیا روانوي وروستو د هغه سره به هم بیا ګورم او ته خو یې اوس روانوي نو ما ورته وایي چې دا مشوره خو تاله په کار وه چې تا روسیانو له دا مشوره ورکړې وې چې هلکه د دې ملنګانو سره مه چېړه हाँ जी तुम्ही ने छेड़ दिया मौत و जिंदगी का सवाल अब इस सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे تا د مرګ او د ژوند یو سوال چړلی دی نو اوس جواب ته انتظار کوه نو دا خو ټیک ده چې ته ما ته وایې چې تا دا غلطي وکړه چې تا روسیان وواله وډبول نو دا د امریکایانو اوس غړدانګې وایي نو ما وی چې دا خو د روسیانو له دا عقل پکار و چې هلکه که دا سړي ما رښتیا وډبوي نو بیا به څنګه چلي ما لپاره خو هغه هم دشمن دی او دی هم دشمن دی زما په کور خو په مخه ورېږي که هغې ورې هم پې ورېږي او که دی ورې هم پې ورېږي نو دا زما غلطي نه ده دا خو ستا غلطي ده چې تا ولې هغه ته دا اختیار او دا مشوره نه ورکول بهرحال دا خو ډېر اوږده بحثونه دي خو زه تا ته صرف دا اشارات وایم دلته یو بل صاحب هم دی هغه هم په دې پاکستان کې ځای په ځای ګرځي را ګرځي زه چې په یونیورسټۍ کې وم نو ما ته څه پته وه چې دی خو هغه چیرمین صاحب راته یو ځل وی راځه لکه ستاسو یو صاحب راغلی دی هغه خو په دې الفاظو وی ستاسو یو جماعتۍ راغلی دی نو ما یې زه به هم تقریر وارم چې دا به څوک چې ورلم سړی چې مې کتو د سړي شکل هم نه پېژنم او انداز هم ناشنا دی دا خو زه نه پېژنم دا خو جماعتۍ نه دی خو خیر کېناستم
چې کېناستم نو دا خبره شو. مخکې نه مې هم څه ویلي وو، خو دوه خبرې په دغه وخت کې وکړې. یو خبره دا وکړه چې ما دې مولیانو ته ویلي چې د روسیانو خلاف مه جنګېږئ، د روسیانو خلاف جنګ مه کوئ. اگر چې په هغه جنګ کې ګوره زما خپله یو رایه ده، ټولې رایې په ښکاره ویل دومره ضروري نه دي، خو په اشاره کې به درته دا ووایم چې غلطیانې پکې زمونه شوي. زما نه به څه غلطیانې شوي، زما به په هغه وخت کې په سن 1979 کې چې روسیان افغانستان ته راغله، زما 19 سال عمرونه ده، ما غلطي به څه غلطي په هغه وخت کې، خو به زه د چا ملګری د چا پسې به پسیر ما. خو به هر حال چې په هغه وخت کې مشرانو د هغې نه دا خطایي شوې ده چې هغوی خپله منصوبه په هغه وخت کې سوچ ورته نه دی کړی. د دنیا جهان ایجنسۍ راتلې او هغوی په دې پوهېدل چې د دې جهاد او یا د دې جنگ انجام به صحیح، نو د هغې نه وروستو 10 کاله او 15 کاله وروسته یې سوچ کو. خو زما صاحبانو وروسته سوچ نه و کړی، بس په هغه وخت کې چې څه وونو د هغه وخت سره چوټې وړکاو. پکار دا وه چې د ټولې دنیا امت مسلمه نه دا غلطي شوې ده، د ټولې دنیا د اسلامي تحریکونو نه دا غلطي شوې ده، یوازې د پاکستان د تحریکونو نه، د ټولې دنیا د تحریکونو نه دا غلطي شوې ده چې د نور دنیا خلکو پکې خپل چوټې وړکول. نو تا به ځان نه څه سوچ کړی وې، تا دې لپاره سوچ ولې نه کوو چې دې نه بعد به بیا سي چلي. او که نورې خبرې کوم نو د هغې نه به لږ غونې دا معلومېږي چې ته ډېر زیات هوښیار یې، ورنه په هغه وخت کې چې موږ کومې خبرې کړې وې او څه لیکل ما کړي وو، نه ما وسېزل، د ډېرې غوسې نه مې وسېزل چې کم از کم زما خو دومره تصور و، نو په کار ده د لویو خلکو خو ډېر لوی تصور وی. نو خبره دا وه چې هغه وخت کې څه غلطیانې خو دي او د هغې غلطیانو نتیجې هم را روانې دي غلطې، او ټول ورسره امت مسلمه مخامخ دی. خو به هر حال کم از کم یو ظالم راغلی و، د هغه ظالم په مقابله کې یو شیخ روان، خلک وایي دا د امریکې جنګ و، امریکې خو بیا ډېر وروستو دا کار وکړو. کم از کم 3 کاله ما ته یاد دي چې 3 کاله دې مجاهدینو به هلته بیزې خرڅولې، غواګانې به یې خرڅولې. زه ګواه یم، زما کلاس فیلو هلکان پکې وو د افغانستان، او هغوی به په خپل کلي کې چندې وکړې، غواګانې او بیزې به یې خرڅ کړې، او بیا به راله او دلته په دره کې به یې کالتوس واغېسته، هلته به یې وړه. او ما ته یاد دي زما یو ملګری و، هغه هلته غواګانې او بیزې اخیستې وې او بیا راغلی او دلته په دره کې ټوپکې موپکې او په لاره بیا چا نیولي وو، پولیسو نیولي وو، دا په دې ټوپکو څه کوي. بیا ډېرې منډې ترړې مولا په مختلفو طریقو ووالې چې هلکه دا دلته نه دغه کوي او دا هلته افغانستان ته وړي، او دروالې ټوپکې دي، په دې دروالې ټوپکو باندې دي دا شی شروع کړی. خو بیا وروسته چې امریکایانو تعاون شروع کړو، هغوی په دې پوه شي چې راشه روسیانو له شکست ورکړي او د ویتنام بدل ترې نه والی، ځکه چې دا قوم هم جنګجو دی، دا خو ځان وجني، نو راشه پیسې او وسلې وله ورکوی. نو د هغې نه بعد یې پکې بیا ډلې هم جوړې شوې، بیا پکې 8 تنظیمونه جوړ شو. نه بیا به کله په یو بل سره اړم او شی خراب شو. په هغه وخت کې زموږ چې کومې مشورې وې خو چا ونه منلې، ځکه خو زه درته وایم چې امت مسلمه نه غلطي شوې ده، د ټول امت نه غلطي شوې ده. خیر خبره خو پهلو مې درته اشارتن وې، نور را باندې ډېرې مه وایه، بیا به ټول خفه شي. نو هغه وخت کې نو دا صاحب وایي چې ما دې مولیانو ته وایي چې مه جنګېږئ، او دوی مولیانو جنګ کو، نو اوس یې ګورئ، اوس یې دغه نتیجه ده چې په خپل منځ کې اړم دي، په خپل منځ کې بیا اړم وکړه. او چې په خپل منځ کې اړم نو ما ته یاد دي چې ما ډېر لوی ذمه دار سړي ته هلته دا وایي چې مهرباني وکړه جولی راته غوړومه چې په خپل منځ کې دا جنګ مه کوه، او اشارتن مې ورته ووایي چې څوک تا ته وایي چې دا جنګ کوه نو دا ستا دشمن دی، دا دې دوست نه دی. او ما ته یې وایي چې تا پېژنم که مې پېژندی نه نو دا خبره د برداشت نه ده، ځکه ته چې ما ته څوک یادوي چې دا ستا دشمن دی، هغې ته زه د پلار نه په زیات قدر په نظر ګورم. نو ما دغه د پلار به دې غرق کړي، بیا ما ته چې ورته پلار وایي دا به دې غرق کړي، او اوس وایي رښتیا غرق یې کړم، اوس وایي دا خبره ستا ټیک. خو بهرحال دا خو په اشاراتو کې خبرې دي، خو هغه خو دا مطلب و چې ما وې دې مولیانو ته وایي چې په افغانستان کې جنګ مه کوئ. وګوره ورته چې اوس جنګ کوي نو هغه په خپل منځ کې اړم دي، روسیان یې غرق کړه، خو دا په خپل منځ کې اړم دي. نو یو خبره دا وکړه، ما ورته کتل چې دا دې سړی څوک دی چې داسې خبرې کوي. یو خبره بله وکړه، وی چې د اسلامي حکومت دپاره او د اسلامي حکومت د سربراه دپاره علم شرط نه دی. څه شی شرط نه دی؟ علم اډو شرط نه دی. وی یو بزنسمین دی راشي او هغه د مسلمانانو خلیفه شي. وی وګوره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو بزنسمین و، تاجر و، او د نبی علیہ السلام نه بعد هغه د خلیفه شو. نو د دې معنا دا ده چې د اسلامي حکومت د سربراهۍ دپاره علم د دین شرط نه دی. بس چې دا یې وي نو ما ورته صاحبه ودرېږه، ما بس نورې خبرې به نه کوې. ما وی ته خو چېرته راغلی او دلته په دې یونیورسټۍ کې په دې طالب علمانو چل زده کوې د تقریر، ستا دا خیال دی چې دا د یونیورسټۍ طالب علمان یې څه نه خبر نه دي،
ما دلته به چل نه زده کوې تا خو څه نوي نوي نظریات راوړي دي خو دلته به د مخکې دوو خبرو چې د مخکې د څه ویلي دي دې ویلي دي د دوو خبرو جواب به وکړي نو بیا به هله مخکې ځي ما مخکې دې نه پرېږدم نو ما دا اولنۍ خبره چې ستا وکړه چې تا چې وی چې په افغانستان کې ما مولیانو ته وی چې جنگ مه کوئ نو ما جنگ خو د مولیانو او د روسیانو په منځ کې و نو تا روسیانو ته هم ویلي چې جنگ مه کوئ که یوازې مولیانو ته دې وی چې جنگ مه کوئ نو بیا غلی شو ما خره دې معنا دار چې روسیانو ته دې وی چې ورځئ په مسلمانانو ته دې وی چې تاسو ته غلي کېنئ نو دې معنا دار ته صفا داسې ولې نه ویل د روسیانو مرګري وم د دې خدا صفا معنا ده او که تا روسیانو ته ویلي چې مه کوئ نو د هغې حواله خو تا ور نه کړه تا خو صرف دا وی چې ما مولیانو ته وی چې جنگ مه کوئ نو دې معنا ده ته خو د روسیانو مرګري یوه خبره خو دا شو کنی نو ته ما ته ووایې تا روسیانو ته ویلي چې مه کوئ تا خو په تقریر کې داسې ونه وي ما دویم اعتراض زما دا دی چې فرض کړه د ما نه یو غلطي وشوه خو د هغې غلطۍ دا معنا خو نه ده چې زما ټولې خبرې غلطې دي ما ته مانه تپوس کوم ما له جواب راکړه د جمعې ورځ وه او د جمعې د لمونځ دپاره تلل پکار و خو باران شوی او خټې وې ما ته خلکو وی چې هلکه مه ځه دې جومات ته د جمعې مانځله ما چې د جمعې مونځ له خو ځم او مانځه خو د جمعې مونځ خو د جومات نه بغیر نه کېږي نور مونځونه خو به لا کوره به شي خو جمعه خو بغیر جومات نه کېږي خو جومات ته خو به زه ځم هغې راته وایي چې نه خټې دي او پرې به وځې او خپه به دې ماته شي لاس به دې مات شي دا کار مه کوه ما یاره زه به احتیاط کوم پیښه دا وه چې زه جومات ته را روان شوم ما احتیاط ونه کړو او زه نالۍ ته پرېوتم جامې مې څښا شوې نو دا زما دا غلطي وه چې زه مانځله ولې راتلم که زما دا غلطي وه چې ما احتیاط ولې نه کوم دا د احتیاط د نه کولو غلطي وه که دا د مانځه غلطي وه چې څوک ما ته دا وایي چې دا تا ته ما وایي چې مونځ مه کوه کنی نو جامې به دې څښا شي نو دا د هغه خبره صحیح ثابته شوه که نه ما احتیاط نه دی کړی دا غلطي زما په دې وجه او چې څوک دا وایي د دې معنا دا ده نو جهاد نه کول غلطي و جهاد کول غلطي نه وه خو د جهاد سره نور غونې احتیاطونه هم پکار وو او موږ هغه احتیاطونه ونه کړو د دې دا معنا د کومې غاړه راغله چې جهاد غلط و جهاد غلط نه و خو د جهاد سره موږ له نور احتیاطونه پکار وو موږ نور احتیاطونه ونه کړو نو ته داسې ولې نه وې چې دا د احتیاط پکار وو که آینده دپاره بیا د جهاد مقرره نه بیا به دا د احتیاطونه کې نو ته خو پسې د جهاد نه منکر شوې نو هلکانو خو لږ لږ پسې خاندل خو خیر لا پوره خبره ما یې دا دویم خبره ته کوم تا دا ووایي چې د خلافت دپاره علم شرط نه دی نو ما اول خبره خو دا ده چې حضرت ابو صدیق عالم خو کاش د بخاري هغه حدیث ما ته په هغه وخت کې یاد وی چې بخاري کې د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې وکانه ابو بکر اعلمنا ابو بکر صدیق په ټولو صحابو کې ټول غټ عالم نو ابو بکر صدیق غټ عالم خو ما ته دا وی چې ځا فرض کې چې ستا دا خبره ومنو نو ما دا خبره اول کړې چا ده دا ستا خبره ده که بل عالم کړې ده نو د دوه دریو تفسیرونو نمونه واغستم ما وی چې صاحبه ته اوس اول ریسرچ میتھډالوجي وایا اصول بحث او تحقیق وایا ته په حواله پوهېږې ما وی زه ستا نه د تفسیرونو د نمونه تپوس نه کوم تا نه ما ته ډېر یاد دي زه به درته په ګردان شلو ویم خو زه درته حواله وایم حواله څه ته وایي حواله پېژنې ما له حواله راکړه بیا غلی شه حواله خو ورسره نه وه ما تفسیرونو نمونه راته مه وایه حواله راته ووایه خو ما زه خیر دی حواله هم پرېږده یو بل تپوس د نه کوم ما چې د اسلامي حکومت دپاره موږ یو بزنسمین راولو د خلیفه په کرسۍ یې کېنو نو دا خلیفه به څه کار کوي دا به بزنس کوي که دا به خلافت چلی اسلامي حکومت به چلی دا به اسلامي حکومت چلی ما د سره د اسلامي حکومت علم نشته دا یو بزنسمین دی وی علم به بیا رستو حاصل کی ما ښه زه به پوه شوم خلیفه به مقرر کړو نو بیا به د خلیفه د دفتر نه د پرایمري سکول جوړ کړو نو بیا به ولې استادان ونیسو نو هغه به خلیفه صاحب ته وایي چې وایه الف با 1 2 3 A B C خلیفه به ټوله ورځ دا زوتی که نه اینه پس به بیا نو بس هلکانو چغې کړې پسې زنده باد شعر مو مرده باد او دعوت لاړ هلته کې سټیج نه اعلان وکړو بس تقریر ختم ما یې ورکړه چې په خوند دې پوهېږي بیا چې رستو راته پته ولګېده نو هغه خو ډېر لوی سړی و هغه علامه و علامه جاوید احمد غامدي دانشورو ما یې ښه دا یو دی دا تاسو په خبره ورسېدئ نو ویمه چې ویم خلکو ته خلک صحیح ملاوي خلکو ته خلک ملاوي او دغه علمي او دغه عقلي او دغه خبري او دغه تقریر نو دلته خلکو ته ملاونه سوي وی خلق لکم معنا دا ارس ستاسو دي ارس د چا دي نو ستاسو دي څه معنا ده د سوشلیزم عقیده دا وه چې زن زمین زر
دا به مشترک ښځه ځمکه او دولت دا به د چا وي نه دا خو چې د چا خوښه وه بس د هغه به وي نو دا به د چا ملکیت نه وي څوک به داسې نه وایي دا پکې زما څوک به داسې نه وایي دا پکې زما ځمکې دا به هم عام وي د هر چا ښځې به هم عام وي په دې منځ کې خیر یو لطیفه بله به درته ووایم په دغه سن 1979 کې زه په تورو کې اوسېدم په تورو کې نو هغه د منطق کتابونه مې وی چې دا روسیان کله افغانستان ته راغله ما ته خو د سوشلیزم پته وه سوشلیزم دا عقیده ده نو هلته یو صاحب د زیارت ورځ وه او د مازدیګر د مانځه دپاره تیاري وه یو منټ دوه به پاتې وو نږدې دلته موږ ودرېدو او دغه ځای کې د اودسونو ځای نو هغه د اودسونو په ځای کې یو سړي اودس کاوه ما خو نه پېژنده چې څوک دی بیا پته ولګېده هغه هم یو ډېر لوی پروفیسر نو هغه اودس کاوه نو په هغه اودس کې بل ملګري ته چاردام په وخت کې وایي روسیان افغانستان ته رالو او بله ورځ دلته هم راځي پاکستان ته نو زه خپله ځمکه خرڅومه وی خپله ځمکه خرڅومه ځکه چې روسیان د خلکو نه ځمکه اخلي نو زما دا موضوع خو تاو شو زه ډېر صبر نشم کولی د دین په معامله کې صبر راته ګران خو چې سوچ مې وکړو چې دا ټیم کم دی هلته د مازدیګر د مانځه ټیم دی د ودرېدو او هلته ما امامت کوو خلکو وی ته به راله امامت کوې زموږ استادو ته وی دی به دې په دې سټ سوري وي دا داسې امامتي نه شي کولی وی پرېږده چې ګرځي زموږ په سټ سوري خو زموږ له به دی امامتي کوي ما له هم چل نه راته خو درس به مې ورته بیا کاوه نو ما وی چې زه خو چې بیا دا مونځ نیت مې وتړو نو سوچ مې په دې مانځه کې داسې راغی چې زه یاره داسې چل دی چې اوس داسې پوره خبره نه کېږي او سبا له د جمعې ورځ ده دا پوره تفصیلي خبره به نو سبا له د جمعې ورځ وه نو دی راته داسې نږدې دی ښی طرف ته ما ته داسې یاد دي داسې په دوه درېیم صف کې هلته نږدې داسې ناست نو ما خبره جوړوله نو دې له مې راوسته چې ما وی چې دا پرون دلته یو سړی و په خبره رسېږي که نه رسېږي ما پرون دلته یو سړی و هغه ویلي چې روسیان افغانستان ته راغلي دي او د خلکو نه ځمکې اخلي نو ځمکې خرڅومه ما زه هغه سړي ته دا خبره کومه چې هغه په دې پوه دی که نه دی پوه اوس د دې نه زه نه یم خبر چې دی په دې پوه دی که نه دی پوه روسیان د ځمکو نه مخکې د خلکو نه ښځې اخلي نو دا ښځه دې خرڅی که دا یې د نه واخېسته نو خیر دی که ته په دې پوه نو بیا خو د دې معنا دا ده چې خیر دی که دا د نه والي په دې نه خفه کېږي خو په ځمکه خفه کېږي ځکه ځمکه خرڅی او که ته په دې پوه نه نو زه دې بې پویومه چې روسیان راځي نو د ځمکو نه مخکې د خلکو نه ښځې اخلي د هغې عقیده دا ده چې زن زمین او زر دا مشترک دي ښځې مشترکې دي داسې به نه وایي دا پکې زما ده او ما ته یاد دي چې ښه په غصه مې دا خبره وکړه د ما له ډېره غصه چې کله راشي د حد نه زیاته نو دا موټې مې داسې بند شي دا موټې مې بند شوي بد دا تخریج مې وکړه ما سره هلته په هغه جومات کې یو ملګری مو اوسېده هغه ما ته ویې ستا سره اوسېدل حرام دي ته خو جګړې کې ما یې مه اوسېږه را سره ځه بیا زموږ استاد ته خبره وکړه هغه هم ما ته قار شو داسې خبرې د کول وي داسې خبرې چې تقریر ما وکړو خپلې کوټګۍ ته رالم نو کېناستم په کټ کې قاري صاحب خو ما ته وی دا دې ښه ونه کړو خیر دا خبرې مونږ کولې په دې کې هغه سړی چې کوم سړي دا خبره کړې وه سړی کمرې ته راغی چې کمرې ته راغی دروازې کې ولګو اجازت دی مې راشه چې را دننه نه شم څه چل کې څه خبره کې څه چل کې دلته کېناست څه وی وی یاره چې صرف یو خبره کومه مې څه خبره وی تا خو نن ډېر زبردسته تقریر وکړو په ما ډېر خوږ ولګېده نو مې بیا نو د جیب نه 10 روپۍ راواغېستې وی دا 10 روپۍ تا لپاره انعام نو ماته مې راواله مې نور څه وی وی نه نور مې ځه لا بیا مې سوچ وکړو اقاري صاحب خو غریب بالکل هینه پکې وچه شوی هغه وی چې سړی جګړه راغلی نو بیا ما صحیح بلې جمعې له مې بیا خبره وکړه زړه کې مې زه پوه شوم ما دی په دې 10 روپۍ ما چپ کوي دا 10 روپۍ باندې دی ما چپ کوي دی په ما تجربه کوي چې دا د 10 روپو سړی دی او 10 روپۍ مې وله ورکړه دا وغلی شي بلې دویمې جمعې له چې بیا رالم بیا مې بله موضوع وه خو بیا مې هلکه مې پر روټ پرې تېره جمعه باندې مې یو خبره کړې وه خبره خو راته یاده ده که نه چې روسیان د خلکو نه مخکې څه الي ښځې الي او دا سړي چې وایي چې ځمکې خرڅومه نو هغه ته دا وایم چې ځمکې مه خرڅوه د ښځې غم مخکې کوه او که دا د نه والي نو نه به خفه کېږي دا خبره مې بیا وکړه چې بیا رالم دی بیا راغی مې څه له راغلی وی نن دې بیا ډېر زبردسته تقریر وکړم مې ها نو څه وی دا 10 روپۍ بیا واله مې راغی قاري صاحب ته ما وی بس ما او د ده اوس ونښته که 4 جمعې وي که 5 جمعې وي خو ټول عمر به یا به دی د دې 10 روپو نه قلاریږي پوهېږې په خبره زه خو نه قلاریږم د خپلې خبرې نه زه دته دا ثابتوم
چې دا خوله په 10 روپۍ نه دا په 10 کروړ هم نه بندېږي اته چې کومې خولې بندې هغه نورې دي وایي ته خطا شوی ته چا خطا کړی تا به چېرته څوک چپ کړي هر څوک چپ کېدو والا نه وي هر څوک خرڅېدو والا نه وي نو 3 جمعې پرله پسې مې دا خبره وکړه او د 3 واړه جمعې ما 10 روپۍ راکړه په 4مه جمعه مې بیا وکړه دی بیا خوا لاړو رانغی اوس قاري صاحب راته وایي اوس خو بس کمه بس اوس خو دی رانغی بس خبره ختمه شوه دی په دې باندې پوه شو چې دا په دې نه بندي بیا به مې کله کله داسې خبره کوله بیا یو کال بعد زه هغه کلي ته لاړم بیا خو زه رالم ته کال بعد چې کلي ته لاړم دغه سړی دی چې ما ته وایي چې چای به زما سره څکې مې بلکل در سره چای څکم وایي زما ځای ته به ځو زما حجرې ته مې بلکل در سره ځم بس لاړم ورسره د هغه حجرې ته چې مې کتل نو دا المارۍ مې سکالې جوړې کړې داسې غټې المارۍ جوړې کړې وې شیشه کې ټول د مولانا مودودي رحمه الله کتابونه چې سی مونتې ټولې پکې مخامخې ښودي ما ته یې ویې دا کتابونه مې ټوله کتل نو ما ته په دې بڼو کې مې څنګه پوه شوې که پوه نه شوې بلکل پوه شوی بلکل پوه شوی اوس مې دا کتابونه وکتل ما ته چې بیا داسې ګډې وډې نه ویل او چې را باندې اوس تاسو په خبره ورسېدئ نو روسیانو اول څه به وي سوشلیزم څه وي وی زن زمین او زر دا 3 واړه څه دي دا مشترک نو دلته داسې ایجنټان ځای په ځای خواره کړي وو نو هغې به وي قرآن کې دا وایي که نه خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا هر څه ستاسو دي نو دلته خو به هغوی داسې په ښکاره نه وي چې ښځې به هم پکې شریکي پوهېږې په خبره باندې ښکاره به یې داسې نه وي د دې اسلامي یونیورسټۍ او طالب علم ما سره خط و کتابت و په هغه زمانه کې زه لا فارغ نه وم غالبا نو ما سره خط و کتابت و نو هغه به ما ته وایي چې زه سوشلیزم باندې عقیده ساتم او دا نو ما ورته وایي چې ستا په عقیده کې خو ښځه مشترکه ده ستا څوک شته که نشته ښځه دې شته که نشته وایي زه خو لا طالب علم مې خور خو به دي که نه وایي هغه خور مې شته مې هغه مشترکه ده که د چا ده وی هغه هم زما په نظ مشترکه ده نو بیا تا اعلان کړی دی که نه وی نه د دې خلکو نه یېرېږم کني زما عقیده داسې ده د دې خلکو نه یېرېږم کني زما دا عقیده ده چې دا مشترکه ده نو ما یې ته بیا بې غیرت یې خط کې مو ته ولیکل ما وی د پیغمبر او ستا په منځ کې دغه فرق دی نور فرقونه هم دي خو د مسلمان داعي او ستا په منځ کې دغه فرق دی چې مسلمان چې کومې خبره د دعوت ورکوي نو ټوله دنیا یې مخالفه یو هغه وایي زما دا عقیده ده او ته دومره بې غیرت یې پوهېږې په خبره چې په خپل کلي کې هم د خپلې عقیدې اعلان نشي کولی ما فرق د معلوم کړو د سوشلیزم او د اسلام په منځ کې همې په دې طریقه پوه کړو ما د اسلام او د سوشلیزم په منځ کې دغه فرق دی څه فرق دی چې مسلمان یو وي که نه او ټوله دنیا یې مخالفه وي هغه وایي زما دا عقیده ده زه به دا مې عمل دی او دا مې کردار دی او داسې به کوم دا مې عقیده ده او دا مې عمل او تاسو دومره بېکاره بې جرأته یې بزدلان یې چې تاسو د خپلې عقیدې اظهار قدر ته نشئ کولی کم از کم چې ته نر وې نو تا به د خپلې عقیدې اظهار کړی وې نو داسې پیسه ټک خلک خو ډېر شی دي نو بیا واپس بیا جواب مال را نه کړ بیا خط و کتابت بند کړ نو دوی به دا وی چې خلق لکم دا هر څه ستاسو پوهېږې په خبره نو ښه دا هر څه چې د چا شو دا عملا ممکنه ده د ښځو دا مسله به دې لږ پرېږدو ځه صرف د ځمکې او د پیسو د نغدو پیسو ځمکې به هم پرېږدو فی الحال صرف د نغدو پیسو خبره به وکړو دا نغدې پیسې په ټوله دنیا کې د ټولو خلکو ته مساوي تقسیمول ته وایې دا مساوي تقسیم دي څه خو به چاله ورکوې که نه پیسې به حکومت ملکیتي خو به د ډوډۍ دپاره د جامې دپاره د پیزار دپاره د دې دپاره خو به څه چاله څه ورکوې ته وایې نه دا هر څه به په خلکو مساوي تقسیموم نو ما یې ځاله که د ټولې دنیا دا دولت مونږ راغونډ کړو د هر سړي پکې 1 لاک روپۍ ورسېدې او نن هم د ټولو خلکو له څه ورکړئ 1 لاک روپۍ دا موله ورکړئ خو د 1 لاک روپۍ چې د ما په جیب کې راغلې نو زما په جیب کې خو پرتې وې ما ته 100 روپۍ خیراتي م ورکړې نورې پرتې او دغه بل چې دی نو 200 په 1 لاک روپۍ باندې سیده لاړو او په اسلام آباد کې او یا په لاهور کې په داسې هوټلو کې په شپې تېرې کړې او ایشونه چې 1 لاک روپۍ خو دغه وی او 1 لاک په قرضدار هم شو ویل وزولې په شرابو او په کبابو په شبابو په سو په سو سباله او دا کارونه 100 کسانو وکړو نو سباله زما په جیب کې 1 لاک روپۍ دی او هغه 1 لاک روپۍ قرضدار دی نو سوشلیزم والا به بیا راځي چې لکه راځي چې اوس بیا تقسیم وکړو ځکه چې د سره خو 1 لاک دی او دغه سره خو نشته او قرضدار سبا به بیا تقسیم کوو ټوله دنیا ښه لکه د دې مطلب دا دی چې څوک د سړي زوی دی او هغه د پیسې د لګولو قدر پیژني او هغه ساتي او په خپل ځای لګوي نو به غرق پر کړي د هغه به تقسیمیږي او چې کوم عیاشان او بدماشان دی په د ورځې لکونه الوځي نو د هغه لپاره به سبا بیا زما د جیب نه وباسي
نو دا سړیتوب دی او دا عملا ممکنه ده. څه په هوا لګیا و د سوړ تنور ټپاره او ډېر خلک یې دوکه کړي. خلق لکم ما فی الارض جمیعا وی دا معنا ده. نو لکم خو یوازې پیسو ته نه وایي، ما فی الارض یوازې پیسې دي. هلکه په ځمکه کې یوازې زن زمین او زر دی، که په ځمکه کې عقل هم دی. دا عقل په دنیا کې خلکو کې دی که نه دی؟ نو دا عقل هم یو ځای دی. نو دا عقل الله تعالی مساوي تقسیم کړی دی. نو بیا به سوشلیزم والا ته وایو چې راځئ اوس دا عقلونه هم د خلکو برابر کړي، دا هم داسې برابر تقسیم کوي. دا څوک چې ډېر هوښیاران دي لږ راوکنئ او د دې بل پرې مزغو پرې کټوۍ کې ته لږ ور واچوئ. عقل هم په تقسیم پکار دی، خیل او خاندان هم په تقسیم پکار دی که نه دی پکار؟ د چا خیل او خاندان عزتمند دی، د چا هغه نه دی عزتمند. راځئ چې دا مستقسیم کړو چې دا پلاران هم ټول یو شانتي کړو. دا باډي او دا جسم او دا صحت هم په تقسیم دی. دا دم نه داسې چلو کوي دنه به دا خپې ووهو، او دا چې کوم ډېر چیت دي که نه دې ته به د خټو خپې ور واچوو، ځکه چې هر څه په تقسیم دي که نه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دا رنګونه هم داسې په تقسیم دي. دا چې کوم سپین دي که نه په دې به لږ تور کې ومږو، دا چې کوم ښایسته دي په دې به لږ تبخي ومږو، او دا چې کوم تور دي نو دې له به لږه چونه ورکړو چې ټول څه شي. او که بیا سبا له په صابون ځان وینځو نو بل ورځ به بیا دا چل شروع کړو. وایي شرمېدلو. دا د داسې شرم عقیده ده چې دا خو پکار ده چې انسانانو چېرته په خوله نه وی راوستې دا عقیده. هر څه جي یو شانتې پکار دي. عقل هم یو شان پکار دی، عمر هم یو شان پکار، عمرونه هم یو شان پکار دي. څنګه به عمرونه یو شان کوو؟ حاج نو بد دا چل به راته ښایي بیا نه جي د دې دا مطلب نه دی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پیدا کړه الله تعالی ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول، یعنې ستاسو دپاره پیدا کړو، ستاسو د وجې نه پیدا کړو. نو ځینې پکې د فایدې دپاره دي او ځینې پکې د عبرت دپاره دي. ځینې ته ګوره عبرت اخله، او ځینې داسې دي چې په جایزه طریقې حاصل کړه نو فایده ته الله، په جایزه طریقې حاصل کړه نو فایده ته الله. او ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. زي دا به د وقفې نه بعد شي.